الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. انتهائی واجب الاحترام او زما قابل قدر محترم سامعین، بحسب معمول چې څنګه په نورو پروګرامونو کې زموږ دارالفتاء والقضاء ګران مشر او رئیس مفتی غلام فرید حقانی صاحب دامت برکاتهم العالیه ستاسو د ژوند سره تړلې شوي مسایلو د هغې جوابات په فرمایل دغه رنګ موږ یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو چې څنګه به نورو پروګرامونو کې زموږ د مفتی صاحب محترم ستاسو د مسایلو جوابات فرمایل دغه رنګ به تاسو بیا د څومره مسایل د هغې جوابات په انشاءالله مړي صاحب بیا فرمایي. خو د ټول نه مخکې د ضروري غونې خبره واورئ چې د دومره تکلیفونو باوجود دومره مصروفیاتو باوجود مفتی صاحب محترم تاسو له بیا هم ټیم درکوي، نو تاسو ته هم پکار دي پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمایي چې غایب د په دعاګانې قبلیږي. تاسو دپاره زموږ استاد محترم دعاګانې بار بار کوي، تاسو ته هم پکار دي چې زموږ استاد محترم دپاره دعاګانې کوئ څومره شرعي حاجت چې الله پاک د غیبونه پوره کړي. او دغه رنګ چې د څومره ملګري دي بار ملکونو کې، امارات کې دي، ملیشیا کې، سعودي عرب کې زموږ ملګري پښتانه ملګري ډېر زیات زموږ پروګرام شیر کوي او اوري ډېر په شوق سره. هغوی ټولو زموږ د زړه د کومې نه ډېر شکریا ادا کوو او سلام ورته پیش کوو او موږ دوی ډېر خوشحاله یو. الله رب العالمین دی دوی په عرض کې خوشحاله ساتي. خو چې دا څومره ملګري اکثر د ګوري دوی دغه سم نورم نیټ میټ استعمالي او ټول ته پکار دي چې زموږ دا پروګرام ځان سره شیر کوي. انشاءالله دوی نه چې مطلب کومه خطایي شوي په اشتهاراتو کې نو دا به هغوی دپاره کفاره ګرځېږي. نو ګرانو کتونکو مبارکه میاشت ته یو عمل الله رب العالمین یو په اویاو باندې بدلوي، نو موږ هم پکار دي چې موږ کومې طریقې سره چې موږ د الله رب العالمین د رضا دپاره د نیک کار یو اشتهار کوو. ځکه چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک د علم یو باب زده کړي 1000 رکعتو نفل نه افضل ثواب دی. چې دا مونږ کوم مسایل بیانوو او څومره ملګري اوري او هغې نه مسله زده کړي نو تاسو ته به چې کوم د هغې سره پوره اجر میلاویږي. عزتمنو زموږ د پروګرام شروعات 3 طریقو سره وي. یو چې کوم زاړه مسایل وي نو هغې جوابات محترم فرمایي. بل مونږ سره ډېر ملګري په ټلیفون پلان باندې راتلی شي، اکثر بعضې ملګري ټلیفون ته پوس کوي، مخامخ په د پیج باندې زموږ د ټلیفون نمبر لیکلی شوی دی 091 دا زموږ د پی ټي سیل نمبر دی او مونږ به ړومبې جواب د پی ټي سیل ول انشاءالله کوو که خیري. او هغې نه بغیره په کمنټس کې مونږ ته هر یو کس راتلی شي. خو عزتمندو ډېر په انتهایي دردمانه اپیل سره تاسو دا خبره کولم چې څومره ملګري زموږ پروګرام ګورئ صرف د الله رضا پاره هغوی ته تاسو ته کوم مطلب فایده پکې میلاویږي بالکل اورئ، اشتهارې کوئ او شیر کوئ یې. خو داسې تپوس بالکل مه کوئ چې هغې د وجې نه زموږ پروګرام خرابېږي. ځکه چې مولوي صاحب محترم یو ډېر قیمتي ټیم دغه عوامو دپاره ورکړی وي چې هغه په دې باندې خوشحاله شي او هغوی ته مسایلو جوابات میلاو شي او تاسو هغه پروګرام مونږ له خرابوئ نو دا ښه خبره نه ده. نو موږ ټوله پکار چې موږ د پروګرام په ښکلې طریقې سره سرته روسو او هغې باندې ښه طریقې سره مسایل ته نه زده کړو او نور خلکو ته یې شیر کړو. باقاعده پروګرام آغاز کوم چې محترم زموږ سره ملګری دی عثمان نومې دی، هغه وایي چې زه کله هم ترجمان د قرآن مجید کومه نو یو ترجمې په دوران کې ماته ډېر ناشنا وسوسې راځي، زه کله په خپل ایمان باندې ویریږم ما ته څه کول پکار دي. ترجمه کوم او ترجمې په دوران کې ماته ډېر ناشنا سوچونه راځي، وسوسې راځي لکه او طالب دی جي لکه ایمان سره تعلق لري، زه کله په ځان ویریږم ما ته ځان نه ترجمه کوي نه ترجمه روغه کوي به څه نه چې خطا نه کوم نه یم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن پاک ترجمه ډیره ضروری ده. کب طالب علم یا علماء کرام په جمعتونو کې قرآن پاک ترجمه کوي او شیطان دغه وسوسه ورته اچي نو دې وسوسې ته د التفات نه کوي قطعا هم نه، ځکه چې زمونږ تاسو نجات چې دی هغه قرآن کې دی. که لږ شانتې دنه کمزوری کوتاهی کېږي نو یو ځلي نه دویم ځل ته بیا کوتاهی انشاءالله درست شي. د وسوسې و سوچونه دې نه کوي. کله چې ترجمه شروع کوي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم دا دې وایي انشاءالله وسوسې به نه. خان صاحب ټولو نه اول جزاک الله، الله دین صاحب، معاذ احمد غزنی صاحب وعلیکم السلام. ابو سعد صاحب فرمائی چې لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے پر کوئی شخص سجدہ تلاوت سنے تو کیا سیاہ واجب ہوتا ہے؟ جی څوک چې په لاؤڈ اسپیکر باندې لایف تلاوت کوي شروع وي او ته به هر تلاوت سجدہ تلاوت آیات واورې تلاوت سجدې کم آیات ته هغه په لاؤڈ اسپیکر باندې واورې نو تا باندې سجده د تلاوت واجبه ده.
په لاوډ سپیکر باندې یا په موبایل کې یا په ټیپ ریکارډ باندې چې ته ریکارډ تلاوت اوري چې ریکارډ شوی وي زوړ تلاوت په هغه کې تلاوت آیات د سجده راشي نو بیا تا باندې سجدا واجبېږي نه چې لایف څوک په لاوډ سپیکر لګیا دی تلاوت کوي یا ترجمه کوي او بیا د تلاوت سجده ولا آیات وای نو تا باندې سجدا واجبېږي. بادشاہ کوټی کې سوې بادشاہ کې زما سوال دا دی چې سړی پلار زما خو بادشاہ کې ټکی دی وای چې چا په زما قرضا ده کنه یو سړی سره په زما قرضا ده هغه ته ز په سرسیا کې ورکوم نه چا سره چې قرضا ده په فطرانه کې هغه ته نشي ورکولې بلکې تب ورته نور پیسې ورکې او بیا به هغه پیسې په قرضا کې واپس ته فطرانه کې به ته خامخا هغه به ته قبضه ورکای ځنې خلک په اوایي تور باندې دا طریقه کوي چې تا په لازمه چې کومې پر پیسې دي هغه په فطرانه کې یا په زکات کې قبول کدا سي نه قبولي نور پیسې به ورکای په زکات یا فطرانه کې چې هغه کله هغه قبول کی هغه نه پس تا خپل قرضا بیا وینه وصول کا هدایت الله چترلی سه ټلیفون سوال یا ډېر محترم د سعودي عرب نه د نصیب الله کال کړی دی هغه وی زنانه اعتکاف کول دا څنګه دی موږ سره حدیث ته هغه وی دا نه کیږي ځکه د اعتکاف د زنانه اهل حدیث نه غیر مقلدین یا وهابیان چې کم دي دا یو غیر عمرو زید دعوا لري یعنی په اسلام کې یو کار نوي دوی پکې داخلي نو عمرو زید دعوا چې لري نو دلیل په دوی باندې دلیل دی پیش کی چې زنانو باندې اعتکاف نشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وخت کې هم به بیانو په خپل اجرو اعتکاف کړی دی نبی علیہ السلام نه بعد صحابه کرامو دور کې هم صحابيات چې څومره وو هغه په خپل کمرو کې کورونو کې اعتکاف کړی دی مسنون اعتکاف د زنانو هغه په خپل کورونو کې کیږي او غیر مقلدین سعودي کې زمونږ چې کمرونه دي ملیشیا کې دي یورپ کې دي امارات کې دي هغه چې کم غیر مقلدین خطا کوي نو تاسو پورا زده کړه کول خو مشکله ده خو هغه نه صرف او صرف دلیل تاسو غواړئ یا هغه خپل ځان باندې اخطا کوي هغه ته وایي چې تاسو دلیل را خو غیر مقلدین ته هر قسم ته قران تلاوت کې تورته حدیث راوړي چې په دې باندې دا حدیث نو دا غبغه ته وایي دا ضعیف دی یو طرف نه باغته ضعیف وایي او حتی دومره بغض ساتي که په خبرو کې تا قرآن پاک آیات تلاوت کو نه دی بیا ہے ضعیف ہے امین کڑوی رحمت الله علیه دی الله بخ هغه فرمی چې ما سره مناظره کوله په یو جماعت کې غیر مقلد جماعت کې ما قرآن پاک آیات تلاوت کو نو وی چې دوی اول نه دا مشوره کړی و چې کله د کوم حدیث وای مونږ بوې دا ضعیف ہے نه ازوات ډیر په ویل چې په قرات کې بوې ازوات چې وای کنه ضاد ضعیف ہے عین هم مرای نو بس نو وی چې ما تلاوت تو قرآن پاک آیات مې وې چې دغه کوم خبره چې د کای په دې باندې دلیل دغه د الله پاک دغه آیات ته نو چې دوی پاسه یو بوډا غو نه پاسه چې ضعیف ہے درې ځله आवाज وکړ آیات بره نو اهل حدیث تک ارسمره تک قران آیات حدیث و دی وی چې ضعیف ہے نو لہذا دوی نه غوړه وای تراوی لس ترکات دي شل ندي ورته په دې دلیل راوړه حدیث راوړه چې پیغي کې وی چې تراوی شل رکعات ندي د حدیث راو نو دارنګ غیر مقلدینو په خپل پزان باندې اخطا کوي جی صفر دی وی د هدایت الله چترلی وي زما سوال دی سعودي عرب کې انتهایی سخت کرفی لګیدلې ده اختر په موقع باندې دغه 24 घंटे به کرفی لګیدلې وي نو موږ اختر موږ څنګه طریقې سره کوو چترالی بائی کے لیے اردو میں سوال پوچھا ہے تو ہم اردو میں جواب دیں گے جہاں بھی کرفیو ہو لاک ڈاؤن ہو تو جمعہ کی نماز کا جو حکم ہم نے بیان کیا تھا کہ 4 آدمی یا 4 سے زیادہ کمرے میں ہو کسی میدان میں جمع ہو تو وہ جمعہ بجماعت ادا کر سکتے ہیں اسی طرح عید کی نماز کا حکم بھی جمعہ کی نماز کی طرح ہے جو شرائط جمعہ کی نماز کے لیے ہے وہی شرائط عید کے لیے بھی ہے لہٰذا آپ لوگوں کو اگر موقع ملے چند افراد جمع ہو کے کسی میدان کسی حال وغیرہ میں عید کی نماز ادا کر سکتے ہو عید الفطر کی نماز باجماعت حافظ نصیر اللہ
السلام علیکم. ابو ذر صاحب وایي چې قضاء عمرې کې باره کې لږ وضاحت. قضاء عمرې اوس چې د کومه جمعه را روانه ده، اخري د رمضان اخري جمعه ده را روانه ده، یعنی د دې کال اخري جمعه ده. الله پاک ته مونږ ته عمر راکړي چې نوره هم رمضان مونږ په عمر کې راشي، خو د دې کال اخري جمعه چې دا را روانه ده، نن اتوار دی، 3 ور 4 ورځې پس د جمعه را روانه. په دې جمعې په ورځ باندې بعض مبتدعين یعنی بدعتي خلق جمع شي د جمعې په ورځ باندې یو خاص قسم المنز کوي، 4 رکعت المنز کوي او خاص سورتونه پکې وای او وای چې دا المنز چې چا وک په جمع سره وای چې دبا ټول عمر قضایي چې کوم المنزونه دی الله ورته دا معاف کی. او هغه د پر یو حدیث پیش کوي چې هغه حدیث موضوعي د منګړت ته چا جوړ کړي. نو دغه عمل نقصان څه دی؟ یو بدعت په خپل سره سر گمراهی ده او گمراهی چې د جهنم ته رسي. بل نقصان دا دی چې تا د قضا المنزون چې کم طریقه کار نبی علی السلام ذکر کړه، صحابه کرامو فقها کرامو ذکر چې قضا المنزون د سمره قضا کړي د ټول په خپل عمر کې چې الله ژوند درکړي پدې کې به قضا و ادا کړي. او کداغه باندې تا یقین شو چې یار جمعه په ورځ باندې یو خاص المنزو کا د مبتدیین سره بدعتیانو سره، نو بس بیا خو خلاص یعنی تا د خپل مهنت نه دی وباسي. د المنزونه پتا پاتې دي چې کوم المنزونه د قضا کړي دي هغه به قضا کای په ټول عمر کې هر المنز سره 2 3 یو څومره وست کېږي ادا کا په دل دغه المنز باندې نه خلاصې کم چې بدعتیانو تاسو ته کم د اخیری جمعه باندې قضا عمرې په نوم باندې کوم المنز درته ادا کوي په دې قطعا نه خلاصېږي. ښه نو لہذا دغه سه بدعاتو نه ځان وساتئ. زه محترم د حیدرآباد فیز 1 نه عمران صاحب تاسو کوي وي اکثر زنانه او زموږ بعضي مرګي تراوی چې کوي 3 رکعات کوي ادا شته دي 3 رکعات تراوی مسنون دي، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه په دې طریقې باندې روایت شوی نه دي، 2 راغلي دي. نو دا غیر یعنی سنتو خلاف دي 3 رکعات او مکروه هم دي. او کچا چې 4 رکعتونه وکړ سره دې چې مکروه هم دي سنتو خلاف هم دي ادا کیږي، ادا وشو 4 رکعات په ادا کیږي خو سره د کراهت. نو لہذا که زنانا دي او کسړي نو 2 رکعات تراوی دي کی 4 د سنتو خلاف دي. طارق احمد صاحب وی چې مولانا صاحب د زکات په باره کې یو تفوس ته چې سړی صاحب نصاب وي او څه پیسې د چا سره قرض نو په هغه قرض باندې با زکات وی او کنه. ها یو سړی صاحب نصاب دی چا سره پیسې دی 1 لک یا 2 لک روپۍ دی چا باندې قرضا ده، نو گویا کې دا د سره د دی کنه بل چا سره دی کنه په جیب کې پراتی دی، گویا کې یا د سره په بکسې کې پراته دی یا د جیب کې دی خود د دی کله بل جیب کې دی هم د تا پیسې دی ملکیت خو استاد نو پاغي به هم زکات ورکای. البته دا سه قرض دی ورکړی دی چې بیا امید نشته چې دا به درته واپس کولو امید دی نشته، وای چې د چاله به چې قرض اور کړی دا نه راکې قبضه کوي نو بیا زکات مور کو انتظار وکا قبل فرض تعالی ملاو شي نو زړو کلونو ټولو زکات په ورکای. جی صاحب د لوکمان سعودي عرب نن تاسو کوي دوی وی چې الته کې ځکه لاړم نو ما په خپل کمره کې تراوی شروع کړلې او ما د ملګرو ته 10 رکعات مکه او 8 رکعات کاوه ما ورته چې 4 رکعات خو زنه کوم زخمه مسلک 20 رکعات وکم یا غوي ماته بیا چې کعبه شریفه کې الته کې 10 رکعات کې 13 رکعات کاوه او جی نو دوی چې 10 رکعات کولې شم ما تاسو ته برکت. وعلیکم السلام ابو طلحه صاحب السلام کړي سعودي نه. وعلیکم السلام. او دا کم ملګری ته یاد د سعودي نه سوال کړ نو خانه کعبه کې خو اول شل رکعات کیږي په مسجد حرام کې شل رکعات کی قبل فرض اغلطه ته یا 10 رکعات تراوی کیږي غاز موږ د پر حجت نه دي، ټول 4 امامان زموږ پر حجت دي، ټول په دې باندې اتفاق دي، ټول صحابه کرام په دې اتفاق دي، ټول صحابه کرام په دې کې د صحابه کرام نشته چې هغه اختلاف کني ته د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دور کې دا نو یو صحابي کول خو چې هغه ویلي چې دا تاسو غلط کار کوي، ټول صحابه کرام اجماع وکړه امن او صدقنا وي، ټول صحابه کرام وایي چې تراوی 10 رکعات دي، 4 وړه امامان وایي تراوی 10 رکعات دي. نو دا 10 رکعات نه کبیر غلی دي کته ادا کړي نو تراوی دې ادا کیږي نه لکه څنګه 4 رکعات نه دی راغلي 2 راغلي دارنګ 10 رکعات ترونه کم نه دی راغلي او کته ادا کای نو تراوی دې نه ادا کی نفل دې ادا کی. اگر کوئی شخص قصدا صبح صادق داخل ہونے کے بعد نو وای د باندې کفاره واجبېږي او کنه غرو جب صرف اور اذان کے بعد کھانا پینا چھوڑ دے تو کیا کفاره واجب ہوتی؟
او یقینا څوک چې صبح صادق نه مخکې روژې نیت وکړي او بیا صبح صادق وشي او قصدن د خوراک کوي نو د باندې کفاره اوړي او کچا قصدن نه وکړه دی وی چې اذان سره بنديږي یعنی لا علمه دی وجنه بیا غو باندې قضا ده کچا قصدن ما تکړه غو باندې کفاره هم ده جی کفایت الله صاحب عنایت خان ریاض افریدی صاحب سے فرمائے پروگرام کی مولانا صاحب ریاض افریدی وی چې مولانا صاحب السلام علیکم ما باندې قرض ډیر دی او پیغام پوهیږم چې څنګه یې خلاص کم نه پوهیږم اوس مې ورته نشته کسه وظیفه ښه څومره قرضداري دي چې وایي چې الله پاک ما قرض نه خلاص کی اول د لمونځ اهتمام کوي او بل دا چې هر لمونځ پس هغه دعا وایي چې نبی علیه السلام یو صحابي ته وښودله نو هغه صحابي وایي چې سور بلکې دومره مالدار شوم صاحب خلکو له قرضې ورکو هغه وظیفه د لمونځ پس وایي خو لمونځ د کوي 15 وخت هر لمونځ پس 3 ورې وایي اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك یو بل وظیفه چې کله او د سوکي نو بیا دا وایي چې اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي فی داری و بارک لی فی رزقی دا د هم د او دس نه پس درې زره وای نو ان شاء الله قرضونه به خلاص شي موږ دعا کوو چې الله پاک ته قرضونه خلاص کی سجاد علی زما دا پیشاب و بیماری دا ما پر امامت کو دا کته سلسل بول بیماری پیشاب درد زی وړه بول وړه متیاز درد اساسی نو ته امامت مکوه ته معذور ہے امامت ته بل سکی نصیب الله خان صاحب وی السلام علیکم جناب جو ترکش والے ہے آیا یا رسول اللہ بولتے ہیں اس کے متعلق کیا هر څوک چې یا رسول الله وی په دین یې سره چې نبی علیه الصلاۃ والسلام را رسی چې یا رسول الله وای نبی علیه السلام اوري او زما امداد کوي نو دا شرک ته قرآن کې الله فرمایي چې زما هر ان الله يغفر الذنوب ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن الله فرمایي چې زه د شرک نه علاوه هر یو ګناه معاف کوم د شرک نه ځان وساته یا رسول الله چې الله سره نبی علیه الصلاۃ والسلام الله ته ډیر محبوب دی خو لیکن چې ته د الله صفات ورکای بیا د الله پاک نه پری عیسی علیه السلام په باره کې چې عیسی علیه السلام الله پاک ته ډیر نږدې بغیر پلار نه الله پاک پیدا کړی چې خلکو وې چې دا د الله زوی دی او موږ ته امداد زمونږه کوي نو الله پاک په ډېر خفا شو بلکې قرآن کې وې چې قیامت په ورځ به عیسی علیه السلام او دغه مور ته ووایي چې تاسو خلکو ته ولې وې چې زما عبادت وکړه نو عیسی علیه السلام به وایي چې یا الله تا ته پته ده چې موږ خلکو ته دا نه دی وایي د خلکو خپل علمي د وجې نه دا کار کړی نو دارنګې که موږ نبي علیه الصلاۃ والسلام سره مینه وي نو نبي علیه الصلاۃ والسلام نه امداد مه غواړئ نبي علیه السلام د الله بنده دی په ټولو مخلوقاتو کې افضل دی خو د الله پاک کم صفات دي هغه صفات چې خاص دی الله صفات دي هغه د بنده سره نه وي اگر چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیره اوچته درجه ده خو هغه نه امداد نشي غوښتلی وسیله ګرځولی شي خو امداد ورنه غوښتل ما فوق الاسباب دا شرک دی که دا ترکش خلک ټولو دپاره ده خواست چې دا کار مه کوي عربي وایه محترم د فقیر کلی نه رسول محمد تپوس کوي پیشاب وای دا چې کله زه په وترو کې خطا شم نو ما نه وترو کې د اخري دعای قنوت پاتې شي د کومه طریقه چې کله رکوع ته زه لاړ شم ما تیار شي نو زه پاسه مدرګم که پرېږدم سهو وکړم وترو کې دعای قنوت ویل چې رکوع ته لاړې په غلطۍ سره نو بیا مقتدیانو لا پکار دي چې سبحان الله وایي چې ته پوه شې چې دعای قنوت ته پرېښوده خو تاله پکار دي امام له پکار دي چې بیا د رکوع نه اعاده نه کوي واپس نه راځي دعای قنوت ته بلکې په آخر کې د سیده سهو کې د لمونځ به پورا شي ځلا به وشي او کدنه رکونه بعد را پاسې دو بیا دعای قنوت ته پره نو کو دعای قنوت یو ولا په آخر کې بیا سیده سهو وکړه نو لمونځ یې صحیح شو ښه نصیب الله جواب ورکړه عربستان سعودي عرب نه یو الله پاک دې سعودي ولا خلق دوبۍ ولا یورپ ولا ملیشیا ولا ټول خلق خپل وطن ته سلیم او غنیم راولي مونږ ورته دعا کوو برکې بار ملکونو ولته مونږ په اخر کې ډیره دعا کوو اجتماعي تور باندې پروګرام ختمي ټولو د لپاره دعا کوو بیمارانو د لپاره هم خطبه وی چې وړه خطبه څنګه وی وړه خطبه دا ده چې تاسو
کم صورت درځي علم تر کیف صورت درځي په یو کې علم تر کیف هو په بل خطبه کې الاف قریش نو یا په یو کې الحمدلله و الحمد درځي کنه په بل کې بل صورت هو دا خطبه ده نو تا واجب شي کم دی هغه سره پوره کیږي جی دا چترالی دوی شکر ادا کوي نواز جی او نصیب الله ابو طلحه سلام کیجی کہ یہ بریل بھی ہندا وسیله تاسو کوي څوک بریلیان دي ضروری نه دي چې په ټوله دنیا کې بریلیان خو عقیده د بریلیانو په شان وي جی حافظ محمد عثمان امجد سے اجمل سے دا سلام کوي وعلیکم السلام او بل شافا حد تاسو کوي تلاوت قرآن پاک کرتے ہوئے اذان کے لیے تلاوت بند کر دیا جاتا ہے شفاعت صاحب دا وایي چې قرآن پاک تلاوت شروع اذان وشي چې اذان وشي نو قرآن پاک په بند کې اذان جواب باور کې دا واجب دی نو وروسته بیا تلاوت شروع کړه کفایت الله حقانی صاحب مفتی صاحب یو وابي تنکړې او بي تنکړې وای تقلید ثبوت غواړي وای دا قرآن کې نشته دی قرآن کې شته دا کفایت الله صاحب حقانی صاحب په قرآن کې صفا سترا لګلی چې تاسو تقلید کې تقلید ویل شي اتباع چا پسې تلله په غیر منصوص چې کم منصوص نه دي یعنی قرآن او حدیث کې تعارض دی کم ځای کې یا منصوصي احکام نه دي هغه په باره کې قرآن کې صفا حکم دی د آیات کې الله فرمایي چې فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون اے خلکو تاسو چې کم ځای کې نه پوهیږئ ان کنتم لا تعلمون چې کم ځای نه پوهیږئ نو بیا تاسو د اهل ذکر نه علما کرام نه تاسو کوي نو موږ علما کرامو کې ټولو نه بهترین عالم چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې ټوله دنیا منلې دي د غیر مقلدینی مني چې امام ابو حنیفه رحمت الله حدیث یا په فقہ کې ډېر هغه عبور واغې پسې څوک نه راسي نو کفایت الله صاحب چې قرآن کې الله ولي چې کم ځای نه پوهېږي عالم نه تپوس کوي نو مونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه تپوس کوو او دا غیر مقلدین چې کله نه پوهېږي نو دا د کونړ مولوي صاحب نه قبلي مولوي صاحب نه او یا د بجوړوي مولوي صاحب نه تپوسونه کوي نو د دوی تقلید چې دا مضمون دي که زمونږ تقلید زمونږ تقلید د قرآن نه ثابت دی د دوی تقلید چې د دوی تقلید چې کم کوي د بجوړي مولوي صاحب یا د کونړي مولوي صاحب امین الله بشوري دغه مضموم دی ځکه چې الله ویلي دي او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمی دا مجتهدین نه دي اجتهاد درجه ته رسیدلی نه دي دوی ورنه مسلې ته پوښتنه کوي نو دغه وهابینه یو سوال وکړه کفایت الله حقانی صاحب وهابي ته ووایه چې تقلید شتانه شرک ته ما خو درته آیات وړاندې کو بل آیات ته یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولي الامر منکم اے ایمان والا خلقو تاسو د الله منه او د رسول منه او اولي الامر منکم او د هغه خلقو چې دغه قرآن او حدیث باندې پوهیږي اولي الامر دي هغه نه علما کرام مراد دي ټول مفسرین وګورل لیکلي نو دینا ثابتی کی چې کم ځای نه پوهېږي نو هلته کې تاسو تپوس کولی شي دې کې دوی بعضې خلک وایي چې مونږ جندي مولانا ولې تپوس کوو چې نه کوو چې د مړ نه کوو امام ابو حنیفه رحمت الله امام ابو حنیفه رحمت الله که وفات شوی دی نو هغه اقوال مدون دي هغه کتابونه شته د هغه څومره اقوال دي مونږ ته امامانو رسولي دي شته خو دي موجود دي نو دی وایي چې یاره مونږ جندي نه ولې نه کوو چې مړه نه کوو نو جندی دی چې پسه پوهېږي نه او د مړه ول اقوال مونږ سره شته دي دا خو څه دلیل نه دی چې مونږ ژوندي نه وو ژوندی پوهېږي نه نو مونږ څنګه پوښتنه ته وو بهر صورت تقلید که دوی و چې ژوندي نه تپوس کوه هم دا تقلید دی نو بیا هم دوی هم مونږ ته مشرک وي په دې وجه دوی هم مشرکان شو نو تقلید د قرآن او حدیث نه ثابت دی او کني تقلید چې نه کوي دغه لمونځ چې دی پنځه وخته چې مونږ فرض لمونځ کوو که امام صاحب پسې لتلې نو پنځه وخته کم چې لمونځ کوو دغه هم د قرآن او حدیث نه ثابتولی نشي صرف او صرف دغه یو مسله ما یو کال نه چیلنج کړې ده چې غیر مقلدین د یوې مسلې جواب راکړي تاسو سره سعودي کې نو ورته ووایه چې ټولو ذریات د دوی چې کم څومره مشران کشران دي دا ټول دی رجمه کې ټلیفونونه دی ورته وکړي د یوې مسلې جواب دی راکړي نو مونږ به ټول غیر مقلدین شو صرف چې د یوې مسلې جواب راکړي او یا قرآن نه وخی یا د حدیث نه وخی یا د صحابه کرام اقوالو نه وخی حدیث نه مرفوع وي او که هر قسم حدیث وي دې نه دی وخی کفایت الله حقانی صاحب چې کله امام په اوچت اواز سره وایي چې الله اکبر مونږ امام پسې ځو کنه رکوع ته ځي یا سجدې ته ځي نو امام په اوچت اواز سره وایي چې الله اکبر او مونږ په پټه وایي مقتدیان نو دا پټه باندې مقتدیان وایي امام په اوچت وایي دا کم حدیث کې راغلی دې مسلې جواب ته راواله کفایت الله صاحب
په الله اکبر باندې مونږ لمونځ شروع کوو. دا تپوس ته وکړو نور پوره لمونځ لا پرېږده. محمد ابو ذر صاحب د سعودي عرب نه عبدالرحمن تپوس کوي چې کله امام په جمع ولاړ وي او مونږ وروستو 2 رکعتونه زه پاتې یم، هغه 2 رکعتو که زه ورسره شریک شم او 2 رکعت دوباره کله کوم نه به زه ډک کوم که تش به کوم او ډک 4 رکعت لمونځ کوي. 4 رکعتیز لمونځ کې چې ته امام پسې ودرېدې او امام 2 رکعتونه کړي دي او 2 پاتې دي، نو ته چې کله ودرېدې نو 2 خو تا نه ډک رکعتونه تللي دي که نه، تش خو تا امام سره ونیول اخري 2. نو چې کله امام سلام وګرځي نو ته پاسې نو تا نه چونکې تش 2 پاتې شوي دي، په خپل ترتیب به شروع کې سبحانک اللهم به ووایې او ډک به یې وکړې او بل به بیا هم بل ډک وکړې، ځکه تا خو تش خو نیولي دی امام سره. جی محمد ابو ذر جزاک الله. رفیع الله السلام علیکم مفتی صاحب د صلات تسبیح ته نماز طریقه مونږ ته تاسو ته به ان شاء الله د صلات تسبیح کاری محمد رحمان آی ډی دی چې زما آی ډی نه کې تاسو به سند کوم صلات تسبیح ولجی یا د کومنټس کې بلاندې تاسو ته شیر کی عنایت خان صاحب منتظر خټک عید کله عید چې کله مونږه منتظر خټک صاحب وینو کنه میاش چې کله وینو بیا به ان شاء الله اعلان کوو کنه. اعلان نشه کول جمعه په ورځ باندې 29 پوره کیږي 29 په ورځ باندې کمیټه کینی جمعه په ورځ باندې کوي لیدل نو تا ته وای چې سنیچر په ورځ باندې یعنی اول یخیالی په ورځ باندې با اختر وی کوي نه لیدل نو بیا به اتوار په ورځ باندې خامخای. محمد رفیق صاحب हम समझ नहीं आते हाँ मदरसे के बच्चे जब खलीज में आते हैं तो सबके साथ गैर मुक़ल्लिदीन बन जाते हैं. मेरे नज़र मुक़ल्लिदीन के मिसाल ऐसे जैसे 10 में 9 अंधे भी एक आदमी आगे से बोलता है रुक जाओ मोड़ आगे और गैर मुग़ल्लिदीन सब के सब देखते हैं दाएं बाएं आगे पीछे सब 10 बंदे देखते हैं भी मिसाल है. محمد رفیق صاحب مثال باندې تاسو پورا پوی نشو وای چې خلیج شینوال ته وی غیر مقلدین شي نو ریال خو چې سړی ویني نو غینا خلینا بیا رال چې دا غورځيږي رال کې دکنه سره رال ټپکتا ہے نو کاده غیر مقلد نشي نو الته کې به وخت نشي تیرولې یا ریال نشي ګټل. جی دا چې سبب موږ دا سوال بار کړي جواب ورکړي د اختر حسین صاحب تاسو کوي چې دا زنانو اعتکاف کول څنګه دي اول کې موږ جواب او جدي جواب موږ به کې کړي دی بل قاری شفیع صدیق صاحب علیکم السلام دعا ورته ان شاء الله ضرور کو دعا غوړي او بل دا فقیر ګل صاحب اعتکاف په دوران کې سړی جنازې لتلی شي او کني شي وته. فقیر ګل صاحب اعتکاف په دوران کې جنازې نه سړی جنازې د لپاره یا عیادت لپاره مریض وي هغه ته نشیتله کڅو کو د اعتکاف په دوران کې لاړو جنازې ته نو اعتکاف یې مات شو او دارنګه بلا مسله وره د اعتکاف متعلق خلق پکې اخطا دي کم خلق معتکفین دي خپل جمعات کې جمیل مون نه کیږي نو بل ځای ته جمیل مسجد پرځي نو پلاره بورو روزي او پلاره کور ته سوک راغې غب شپ ته پر ور سره ودرېدا یو منټ ته ولګو صرف یو منټ ودرېدي یا دینه هم کم نو اعتکاف ته مات شو. پلاره بچا سره ودرېږي نه بلکې پروانه روانه به ورته وای چې زه په اعتکاف کې يم ودرېدل نشم که ودرېدې نو یا بل دنیوي کار د پر ودرېدې نو اعتکاف ته مات شو. دارنګه کم معتکفین په جمعات کې دي او کم او د سونو زینو دي د جمعات نه بهر دي نو د لاړو او 10 یو کو او بیا او 10 نه بعد مخ وچولو ته ایثار شو اعتکاف ولا او 10 یو کو بیا رومال رواخستو یا تولیا رواخستا ودرېدو چې مخ وچکم نو اعتکاف یې مات شو. او دارنګه کڅوک د اعتکاف نه په دینیت باندې وسلخانه ته بتروم ته لاړل چې زولم خیران یم صفاشم یا یخشم هم اعتکاف یې مات شو. په دې سيزونو سره اعتکاف ماتيږي یا څوک نسوارو د پر سیګریټو د پر بار اعتکاف نه یو منټ د پر وتل هم اعتکاف مات شو. نو اعتکاف کې ډېر احتیاط کوئ چې کم متکفین دي خپل امام نه اعتکاف مسائل. اقبال خٹک سلام کی وعلیکم السلام اللہ خوشحال آباد لری شفاعت صاحب اذان کے لیے تلاوت بند کر دیا جاتا ہے بالکل شفاعت صاحب دې جواب مونږ اول کې وکړو پروګرام سر نه بیا وره چې اذان جواب ورکول واجب دي او تلاوت پور بند کې. حافظ محمد عثمان وی چې بی فار یو کمپنی میں پیسے رکھنا کیسے بی فار یو کمپنی دا او کپرپال کمپنی دا کا ارن کمپنی دا او ورسره نور کمپنی دی نوی جوړ شوی دي دلته ما سره نمونه لیکلی پای ساشتا کا کومه کمپنی دا نور کمپنی دی د پرپل پشان باندې دي او دا
بی فار یو چې دا لګه مختلفه ده دا ټول غیر شرعي طریقې باندې عقد کوي او مزاربت چې کم مزاربت په نوم باندې لګیا دي دا غیر شرعي طریقې باندې لګیا دي د کپنای کې چې څوک هم دي بی فار یو کې دي پرپال کې دي د دې خلکو سره اختر نه کوي غټه قرباني یاد یې سته استر اختر روان دي چې کم خلک په بی فار یو یا پرپال کې دي او یا د نورې کپنۍ کې دا چې کوم په نیټ باندې روان دي خلکو ته مزاربت په نوم باندې په دې کې شریک دي د سره لوی قرباني نه کوي اختر قرباني نه کوي اوس عوام دي فورا دغه اعتراض کوي چې به تاسو په نیټ باندې ولې لګیا موږ په نیټ باندې تاسو ته دین خو او دا خلک په نیټ باندې سود کوي او فساد اجاره کوي نو حرامه کمایي په کوي مونږ ځکه هغه ته غلط وي مونږ کار کوو تاسو ته غخیو دین په خیو او پیسې په روپیم نه ملي روپیا هم مونږ ته نه په ملوي کی دوی بعض خلک دا اعتراض کوي چې تبه نیټ ولې استعمال زه خو خلک کار د پر استعمال ته غلط ته پر ار یو شی چې صحیح کار د پر استعمال ثواب دی چې غلط کار د پر استعمال نو ګناه دی هر یو شی دا ټلیفون دا کته صحیح کار د پر استعمال نو ګناګارېږي نه که غلط کار د پر استعمال نو ګناګاري نو دارنګ دغه نیټ کې خاص طریقې هم شته چې هغه مونږ په لګیا وي نه فیسبوک په ذریعہ تاسو ته څومره مسایل وي تاسو ته حل کوو ټول ملکونو نه مالیشیا نه اماراتو نه د پښتنو ورونه د افغانستان نه پاکستان نه مونږ ته سوالونه را لګي مونږ جوابونه ورکړو او تاسو لږ دا مونږ پروګرام شیر کوئ زیات نه زیات چې خلکو ته پوهه راځي او تاسو ته هم ثواب ملويږي آخرت ته پر به صدقه جاریه وي زیات نه زیات چې شیر کوئ ثواب به درته ملويږي پیسې تاسو نه خرج کیږي نه تاسو تکلیف رسی په شیر کولو سره ولې ثواب نه ګټي جی بل مګې ته پوس کوي حسین احمد ابو زبینا وی زمونږ علاقې کې الته کې چې کوم چرته اذان کیږي موږ نه ډېر زیات لري وی خو الته کې داسې سیستم چې اذان موږ ته په سټیشن باندې اورول کیږي موږ هغه جواب ورکولی شو دغه څه موږ نه اورل جی دا لایف وی چې پسې ارڅ باندې خو لایف خو وی کنه په نیټ باندې تاسو ته راځي نو دې جواب ورکای اذان بار ملکونو کې کيو اذانی په نیټ باندې وی لایف وی سړی ورته ریکارډ نیو جواب ورکای خو بار ملکونو کې سعودي کې یا امارات سعودي ولا ما سره په واتس اپ باندې رابطه وکړه په باندې 3 بجې مزدیګر اذان کوي التا په باندې 3 بجې دا مثل اول له احناف په نس باندې په دې ټیم کې مونږ نه دی کول پکار د مزدیګر بلکې غنټه پس 4 بجې کوه چې مزدیګر اذان کم په بار ملکونو کې یعنی په سعودي کې ویل شي په 3 بجو باندې ته په 4 بجو باندې مزدیګر لمونځ کوه کتاو کو د دوی په ټیم باندې کیږي خوده خو اختلاف ته په خبره کې اختلاف نه وتلو د پر احتیاط پدې کې دي چې ته یو غنټه بعد المز کوه د مزدیګر دوی ډېر وختي اذان کوي جی دغه مفتی محترم د کرک نه یو ملګری ته پوس کړی شاهد نومې دی هغه وایي زمونږ علاقې کې یو مفتی صاحب دی هغه سعودي عرب سره اختر کوي نو دې باره کې تاسو روشنی واجب دا په غلطه دی تاسو علاقې کې چې کم مفتی صاحب دی سعودي عرب سره اختر کوي په دې وجه نه دی په غلطه چې اختلاف ته مطالعه ته اعتبار مونږ امام ابو حنیفه رحمت الله قول دی چې مطالعه ته اعتبار نشته نه امریکا کې کچا میاشولي د پاکستان کې ثابت شوا شهادت علی الشهاده یا په هر صورت باندې چې کومه طریقه په هغه ثابت شوا چې سعودي یا په امریکا کې میاشت ولیدل شو دا ثبوت په وجه باندې پاکستان ولا په اختر کول شي خو لیکن سعودي ولا غیر امام احمد بن حنبل په طریقه باندې دي احناف چې کومه شهادتونه قبولي په کومه طریقه باندې حجت قبولي هغه طریقه کار د دوی نه دي موسم طرف ته موسمیات طرف ته ډیره ترجیح ورکړي د سعودي سره زمونږه اختر قطعا نه کیږي په دې وجه چې ما درته وایي چې هغه حنبلیان دي هغه د حجت یعنی د میاشتې د لیدلو چې کم حجت ته کم شهادتونه دي هغه زیات نه زیات دوی موسمیات ته محکمه موسمیات چې دي کنه هغه ته ترجیح ورکړي نو هغه د احناف په نسبت باندې د هغه میاشت لیدل په پاکستان کې په احناف باندې هغه حجت نه دي قطعا نه دي په دې وجه باندې نو کم کرک کې چې کم مفتی صاحب تاسو یادوي چې سعودي ول سره اختر کوي هغه اختر نه کوي سعودي سره نه روزه کی پاکستان په اعلان باندې البته پاکستان کې ځنه خلک روزه ساتي سرکاري مرکزی کمیټه سره او ځنه مقامی کمیټه سره د دواړو کیږي خو لیکن به بخترونه هم دغه څه کوي خو لیکن یو خبره بل ده مقامی کمیټه سره خلک اختر کوي مثلا یو پېښور دی پورا پېښور دی یا یو کلی دی تاسو کلی سنو ریګي لکه ریګي دی پریګي کې پورا کلی اختر دی مقامی کمیټه سره نو پدې کې یو یا دوا کورونه دی هغه وایي چې مونږ خو سرکاري خلکو سره روزاني ولې دا مونږ اختر نه کو نو دا دوی روزي بیا نه کیږي اختر پورل دا احتیاط پکار دی
هغه کا روزای وا کما یورستو اختر نه پسته ونیسي خو خلکو سره کلی ول سره دی اختر کوي کلی ول سره دی اختر نه کوي روزا نیسي نو په دې ورځ باندې شیطان روزا نیسي نو دا دغه مصداق د شیطان مصداق ګرځي هغه کلی چې پاغه کې اکثر خلک عید کوي نو ځنه کسان چې هغه وي چې مونږه حکومت سره کوو یو دوا کورو دی پکې اکثریت یې نه لګ کسان وي نو هغه قطعا روزا نه کوي اگر چې د دوی ور روزا کما ولنده دوی د اختر په ورځ باندې خلکو سره اختر وکي د ټولو کتابونو لیکلي نو بیا چې کله اختر وشي هغه نه بعد بیا ور روزا ونی قضا دی راوګرځي ځنه خلک چې دا غزت کوي عناد نه کار اخلي ټول کلی اختر یو دوا پکې داسې وي چې مونږ اختر نه کوو نو دا ضد مکوي په اسلام کې په دین کې ضد مکوي کني الله پاک باندې سخت سزا درکړي الله دې مونږ خپل سزاګانو نه پر د میر صاحب یو خطرناک بیمار ته وینا ورکول شي وینا ورکولو کې ګناه نشته پروژه کې ورکول شي عنایت خان صاحب کیا موبائل में हम तिलावत कर सकते बगैर वजू के और मोबाइल में गाने भी मौजूद होते जी موبایل کې تو بغیر د او 10 نه تلاوت کول شي خو چې په سکرین باندې آیاتونه دي هغه ته غوته نشي وړلې کوم آیاتونه ښکار نو بغیر او 10 نه موبایل کې به څنګه تلاوت کوي چې کله ته پاڼه اړای نو خامخا موبایل ته غوته وړي پکار دی او که بغیر او 10 نه ته پاڼه اړول شي نو کول شي تلاوت پکې روا دي په یادو باندې یا په موبایل کې تلاوت شکای بغیر او 10 نه کول شي غوته ورته نه وړي چې کم ځای کې الفاظ ښکاری دویمه مسله ستاسو دا ده چې په موبایل کې خو غانې خوي نو غانې پکې ماسته ده الله باندې کنه صرف پکې تلاوتونه لتونه پکې ستا قبل فرض وی پکې هم نو هغه د کتاب په شکل کې نه وي یعنی وجود نه لري نه قران پاک وجود لري په موبایل کې او نه غانې وجود لري نو لہذا دا ګډ وډ کیږي نه سره ګناه پکې نشته هغه ځای کې چې قران پاک د کتاب په شکل کې وی لکه دا کتاب دی او دلته دا کیسټه به سټه د سندرو چې وجود لري نو دا یو بل سره ګډوډ کوم موبایل کې د نن چې کم دی سافټویر کې د نن دا ډیجیټل انسو په شکل کې وجود نه لري قران پاک صاحب د ماګه ته پوښتنه و چې کم ځکه د جمیل مز نه کیږي باندې کنه غزه کې اختر مز کیږي نه چې کم ځکه جمیل مز نه کیږي الته کې د اختر المز هم نه کیږي چې کم شرطونه د جمیل مز د پر دي هغه دا کم ځای نشکړ او دا باندې نه بس ها کما شرایط د جمیل مز د پر دي د اختر د پر دي بے وفا جنان سفر وي قال منځ کې یو آیات پرې دی بل آیات ته په بل آیات غلطي کې ذریات شنو سره غلطي کې وشي نو بل آیات ته بیا درې آیاتونه پورا کې المز دی وش یو آیات تر نیولې دی او یا د زدانو یا خطا شو بیا بل ځای ته ټوپ کړو نو بیا پورا درې آیاتونه وای بیا المز صحیح شو احسان خټک سے آج کل स्टूडेंट के लिए लोगों पैसे असाइनमेंट या पर्च हल करते क्या ये ठीक ना قطعا دا خو رشوت باندې اسایمنت یا پرچا حل کول په پیسو باندې خو رشوت حرام دي یوسف خان صاحب سوي چې یو ویډیو مونږ کړی د پرپل بارے کې چې تاسو دې پوره ویډیو په یوټیوب کې وګورئ چې یوټیوب چې کوم چینل لغه مفتی غلام فرید حقانی په نوم باندې دی د یوټیوب چینل تاسو سبسکرایب زکه کړئ چې دا مونږه زر سبسکرایب شینو مونږه په دې باندې لایو پروګرام او څومره ملګری زموږ پروګرامونه ګو تقریبا 94 110 120 ملګری رسیږي نو د هر یو ملګری چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کینو ان شاء الله ډیر اسانه زر ته ورسې نو تاسو لپاره صدقه جریاش مونږه وګورئ واتس اپ 15 ګروپونه دي جوابونه ورکول لس دولس مفتیانو پینل له هغه روان دي فیسبوک باندې دا پروګرام روان دي مونږ د نیټ نه फायदा وشته وي نه ثواب پنځه چې خلکو ته फायदा ورسي او دارنګ یوټیوب زمونږ نیت دا دي سبسکرایب زیات شي نو مونږ بیا په دې باندې لایو پروګرام کو پرپال په باره کې مونږ اول کې دا پروګرام کې وي چې پرپال چې کم دی د کې پیسې ګټل د حرام دي او چې څوک په پرپال کې دي نو اختر لوی روان دي لوی اختر کې هغه سره چې قرباني نه وکي عیسی ور سره ونه نیسي چې څوک په پرپال کې دي امامت کوي مولایان دي هغه پس قطعا المنځ کې دا بار بار مونږ ویلي چې پرپال کپنای سره چا تعلق ته امام دی په جمعات کې نو جمعات نه و شړای کنه وځي نو بضرب القتک نو په قتک باندې و بسې دغه امام چې پرپال کې د پس المنځ کې نو المنځونه ولې خرابوي د الله بندا چې اختر قرباني ور سره نه کې نو المنځ ور پس څنګه کوي تاسو زنه امامان دي لوی لوی غټه غټه پګړې دي خو لیکن پیسو ریال چې ویني نو رال ټپکتا ہے موسی نو دا حرام دي که حرام نه وینو مونږه هم ته طریقې رضی د پرپال والا طریقې مونږ ته رضی مونږ ته پرپال والا کسان رغلیو چې فری اف کاست پیسې نه اخستې چې تاسو پکې داخلو چې روزانه به دومره پیسې گاډه به درکو دا به کو هغه به کو مونږ به پکې داخل شي د الله بندا پیسې مونږ له خون نه راکې او حرامي دي نه خپل حرام خورو نو تاسو باندې حرام خورو پرپال کپنای کې څومره کسان دي هغه دې دینه ځانو بس کنه وځي تاسو ور سره روزګار ونه کې یو خبره بلا کوم دنیوي
که څوک پرپال نه ووځي نو کم از کم دومره کار دی وکړي چې څوک ته پرپال طرف ته رابولي نو وایه زه دومره پیسې چې پکې اچوم حرام کار هم دی خو ته مې ذمه واري نه اخله چې بله ورځ دغه تختي خو درنه چې وتښتي د نعمان چې کم پس دوبۍ کې دی نو چې چا پس وجه تا پیسې ورکړي چې هغه ته بیا کېنستلی شي هغه نه ضمانت خامخا اخله دا ډبل شادي تختی درنه شافات سه او چې په کومه وجه باندې دا حرام دی هغه وجه مونږ په نیټ باندې ذکر کړی دي خو بیا درته عالمانو د پر ذکر کوو ځکه ځنه خلک عالمانو د پرپال لوب نه دی اورېدلی دا ایټ پیک ورکوي په 50,000 روپۍ یا په 50 یا په 70 ډالر باندې اول یو ایټ پیک ورکوي نو دغه ایټ پیک څه عین نه دی څه شی نه دی نو چې کله ایټ پیک والے نه بعد تا تکلیکونه درکوي یعنې اجاره در باندې کوي لکه نوکري چې پیسې اخلي د کې دغه پیسې چې کوم دي به طور رشوت در داخلي ایټ پیک په نوم باندې دا مضاربت نه ګرځي وروستو بیا چې کوم کلیکونه دي هغه هم فسده اجاره ده پکې ځکه چې پکې عمل ورسره او وخت دواړه معقود علیه دي چې دا اجاره فسدوي عالمان په دې خبره باندې پوهیږي شفاعت صاحب سو فرمیتر کې ایک سے رہ جائے تو کیا کې ویتر کې چې یو رکعت نه پاتې شي نو چې کله امام سلام وګرځي ته پاسه سبحانك اللهم به وای ډک رکعت پاو کې بیا با تحیات وکي بیا بسم الله وای بیا بل ډک رکعت وکي جی زرا دیک سفر دا وجه پټي څنګه نومونه تاسو ځان باندې دې الله بدګانو زرا دیک اذان کے جواب دینا واجب ہے کیا ٹی وی ریڈیو یا سٹیلائٹ کے ذریعے اذان کے جواب دینا بھی واجب بالکل چې کوم لایف اذان روان وي نو هغه جواب ورکول یو اذان چې جواب ورکې نورو به ضرورت نشته صحیح جی دا سوال کو شخص ٹریڈنگ کا کاروبار NASA پورا صورتحال بیانوا جی سجاد علی سے ما د سلور منځونو امامتی کړي او دا پیشابو بیمار یم د سلور المنظورو سیدی بس هغه شوی دی بیا انده پر امامتی ما کو چې ته بیماری سلسل بول جی راضی من ماشاءالله بہت خوب جزاک الله تاسو ته الله اجر در کی تاسو دا شیر کوی او زموږ د پیج لایک ځکه یو سوال تاسو چې دوباره بار کوي نو مالا پته ولګي چې تا پیج لایک کړی نه ځکه پیج یا اول نه شریک شوی نه اول مونږ ډیرو مسایلو جواب وکړ نو هغه جواب سوالات بیا راځي بار نو تاسو پیج لایک کړئ چې کله پروګرام ختم شي نو تاسو سره باغه پروت په لایک کې نو بیا دوباره وګورئ دا پروګرام جی قادر الله صاحب څه فرمایي چې د یو رکعت نه پاتې شي نو چې کله بیا حرکات کوي نو سبحان بوای او سبحان رکعت هوتا نه پاتې شوی د کنه نو سبحان نه به شروع کړي جی او د څومره ملګری چې زموږ پروګرام اوري تاسو ته مونږ د یو لسمنټه مخکې مو ویله زموږ سبسکرایب څومره دي نو دا اوس فلحال ډېر کم دي لږ به زیات شي تقریبا چې 1000 ته ورسېږي په یوټیوب باندې لایو باندې راځو تقریبا د 100-200 کسان هر هفته کسان د موږ ملګري پروګرامونه ګوري چې کله موږ چټي کوو او زموږ سره چې کوم دي ډېر مخلص ملګري د ریګینر غي دي الماس خلیل صاحب او سره ملک وقار احمد خلیل صاحب ډېر تشریف وروړي دلته کې دا پروګرام ډېر خوښ شو الله پاک دولم جزای خیر وکړي د علماء کرامو سره دومره مینه محبت ساتي او بل عزتمندو د پروګرام باره کې مې خبره وکړه چې څومره ملګري تقریبا زموږ پروګرام 6000-7000 کسانو ته رسېدلی وي هغوی کتلی وي نو چې 7000 چې په یو ټایم باندې یوټیوب کې موږ والا چینل سبسکرایب کړو موږ ته ډېره اسانتیا شي او جی او د پروګرام ګوري خو لایک کړی نه پیج نو هغې د وجې نه بیا مسله دا یې ورته چې هر پروګرام کې دوی موږ نه بار تپوس دې کې چې کوم سوالونه اوس وشول نو دې کې تقریبا دغه نیمه سوالونه موږ بار دا کړي دي تاسو موږ نه بار تپوس وکړو که نه نو خیر تپوس به تاسو ته جواب به میلاویږي خو صرف وجه دا چې تاسو موږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړو تاسو ته به انشاءالله اسانتیا وي او بسانه بیا جاته پیدا کوئ دا څه فرمایي دا وایي چې دا بخت افسر مفتی صاحب وایي په پردیس کې اختر مونږ جمعات کې نه کی پردیس کې تاسو کم په بار ملکونو کې دی لاک ډاون دی یا په دې پاکستان کې لاک ډاون وی نو هغه د پر د جمعې په باره کې څنګه مونږه فتوا ورکړې چې تاسو جمعې منځونه په خپل دیره کې چې سلور کسان وي یا زیات دیره کې یا میدان کې یا په حال کې کول شي نو عید د پر هم دغه فتوا ده چې عید المنځ کې تاسو ته اجازه نه ملي جمعتونو تاسو په خپل مقام کې چې تاسو سره کس وي نو عید المنځ هم کول شي خو
خو د لمونځ طریقه کار زده کوي په دې کې شپږ تکبیرونه زیاتی دي هغه لږ طریقه کار یې زده کوي جی محمد زین او بار ملکونو کې څومره ملګري دي مونږ په اخر کې ورته اجتماعي دعا کوو اوس ورته کوو چې الله پاک دې دوی ټولې لارې کولاو کړي الله پاک دې دوی خوشحاله کړي الله دې خپل وطن ته سلام او غنم راوړي دا مونږ صرف تاسو کوي وای د وتر په اول رکعت کې یا کافرون سورت ویل دیم کول هو الله او په دریم کې معاوضتين دواړه سورتونه ویل دا څنګه دي دا محمد زین ثاقب صاحب وي چې په تراو نه وتر په اول کې قل یا الکافرون په دویم کې قل هو الله احد دریم کې معاوضتين قل یا الکافرون نه بعد سورت چې دی اذا جاء نصر الله دی او بیا پسې څه شي تبت یدا ابي نو چونکه دا سه کول قصدن مکروه کیل منځ قل یا الکافرون وړو کې صورت ته وړو کې صورتونو کې یو په منځ کې پر خودل بیا دویم ته تخته ده خو دغه دوا پرې خې قل یا الکافرون نه بعد شي اذا جاء نصر الله بیا تبت نو دا جایز دي تا چې کومه طریقه زکه تا دعا پر خودري دعا پکې پر خودل شي یو پکې نشه پر خودل محمد زین صاحب دغه طریقه کار باندې ته بالکل وتر کول شي اول کې قل یا الکافرون وای بلکې قل هو الله احد او دریم کې معوذتين یو یا دواړه وای راشه مسافر جنا څنګه نمونه تاسو کده قاری صاحب مونږ چې وتر کو درې رکعاتانو دوه رکعاتونو پس تشهود باندې بیا ممکنو خو وی چې بیا را پاسو وی سعودي عرب کې چې کوم د دوه ځان لکه او یو ځان لکه دا طریقه غلطه ده حدیث کې راغلی چې وتر په یو سلام سره دي په دو سلام سره مکوې د سکازانو سره وتر تاسو مکوې وتر ځان لکوي وی آیا عنایت خان وی اته کالو ماشوم اذان کولی شي جی بالکل عنایت صاحب د اتو کالو ماشوم چې پوي وي اذان صحیح طریقې سره الفاظ ورزي نو اذان کولی شي او په کار دي چې بالغ دی اذان کوي ځا محمد زین صاحب وی معتکف کس پر د جمعې لپاره غسل کول څنګه دي جی داینه دا اول کې دا سوال ډېر مونږه په تشریح سره د اعتکاف ولرونو ته جواب ورکړو اول نه تاسو سره شریک شوی نه نو بیا درته وایي چې زمونږ د پروګرام چې دا پیج چې دا لایک کا او بیا به تاسو ته د دې کم تفصیلی جوابونه شي خو بیا درته جواب درکو ته راغله اعتکاف له ملګری چې کم دي د جمعې د پاره یعنی احتلام له غسل خو کول شي ها چې اعتکاف ولا ملګری دی په جمعات کې ناشتي او غسل په واوړي د کنه احتلام خدا دې چې ځان سره خخته کېدی چې راپاسي فورا د خخته باندې تیمم وکي بیا د بهر روزي ها د غسل تنظیم دی او کا خخته ور سره نه نو جمعات کې بیا چې احتلام شي فورا د بهر ووزي لامبولو د پر او چې کم آسه پاسه جمعې په ورځ باندې کم غسل دی یا صفایي د پر دی یا یخوالی د پر دی غسل تبرید ورته ویل نو د پر به جمعات نه بهر نه راوځي کراوته اعتکافي متیږي جی جواد حسین یوسفزئی صاحب فرمایي چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ مفتی صاحب اعتکاف کې صابون استعمال څنګه اعتکاف کې چې کله جمعات کې دننه دا وینځلو د مخ وینځلو د لسونی وینځلو تنظیمي جمعات کې دننه صابون استعمال جایز دی خو کته او د صدا پر او د سونو زوینه جمعات نه بهر دی کاغه ته لاړې چې صابون استعمال او مخ وینځلو اعتکاف ته سره متیږي صابون سره نه یعنی اسه په واسه مخ وینځلو د پر اعتکاف نه وته نو په دې وجه د اعتکاف مات شو کله جمعات کې دننه او د سونو ځای جمعات کې داخل وي نو به صابون پکې استعمالول شي عنایت خان وی چې مفتی صاحب اسلامی بینک میں رکھنا جائز ہے کیا وہ کہتے ہیں ہمارے پاس مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتوی عنایت خان صاحب بینکونو ولا ډیر غټه دوکا ور کوي په دې فتوا باندې چې تقی عثمانی صاحب ولا فتوا د زمون سره تقی عثمانی صاحب فتوا دوی سره داسې نشته چې فلان کې بینک اسلامی بینک دی داسې فتوا ور سره نشته تقی عثمانی صاحب هغه فتوا دا ور سره چې پاغي کې اغلی کلی دي که تاسو د سودی بینکونه چې دی په دې طریقې باندې روان کړي نو تاسو بینکونه به اسلامی شي هغه فتوا دوی سره په بینک کې پراته ده نو تقی عثمانی صاحب د دوی بینک خو نه ذکر کړی چې المیزان بینک شو الفلاح بینک شو دا اسلامی بینکونه دي هغه ورته طریقه کار ذکر کړي چې په دې طریقې باندې کار کوي اسلامی وي نو دوی غیر اسلامی طریقې باندې پیسې خلکو نه اخلي او خلکو ته وي مونږه اسلامی بینک ته نو دغه دوی دوکا ده غټه دوکا ده البته میزان بینک سره تقی عثمانی صاحب اګریمنت کړي وسو کاله چې زبر سرپرستی کوي ته اسلامي طریقې باندې بینکری کوي نو دوی ونه ک دوکا وکړه نو هغه تقی عثمانی صاحب هغه چې کوم هغه ختم شو اګریمنت ور سره ختم شوی امیر هوای دا کوهات رضوان تاسو کوي دی وی چې یو خزا او خوند دی خوند چې تلا پته شو ورک شو پته ونه کړل ډیرو کولونو پس هغه زنانه بل سره نکاح وکړه نو ویل چې کله نکاح وکړه پس خپل خوند بیا راوړ دی بده ټیم کې څه کوي زنانه مفقود الخبر دی ته ویل شي چې یو سړی دی ورک شو پته نه لګي مړ دی که ژوندی دی او مفتی تلاړ قاضي تلاړ هغه تلا شو کو ملاو نشو
نو 4 کاله پس بیا نکاح وکړ د بل سړي سره ځکه چې په دې اراده باندې چې دا سړی بیا نه راځي شاید چې مړ شوی خو دغه سړی بیا راغی نو چې راغی نو د اول سړی چې کم راغی د نکاح چې د بحال دی د دویم بل ختم شو اوس سړی مرضی دا که طلاق ورکوي نو دا دویم بیا نکاح پې تړي که طلاق نه ورکوي خپله ښځه د ځان سره دی بوزي عنایت خان صاحب ته مو جواب ورکو امیر زیب صاحب وایي چې ایک عام بندے کی پیچھے اگر نماز پڑھنا ہے نیت کا عام سړی پسې کا یا چا پسې چې لمونځ کا نیت یې دغه دی چې په د حاضر امام پسې عام سړی چې تعالی مخکې شي نو ستا امام شو کنه امیر خان صاحب وایي چې کله اعتکاف کې سړی ناست وي نو دنیایي خبرې کول دا څه حکم لري په اعتکاف کې سړی ناست وي نو دنیوي خبرې کول پکې حرام دي تجارت کول پکې حرام دي ګټې وټې خبرې کول اسې مجلسونه کول پکې حرام دي خو اعتکاف ور سره ماتیږي نه ماتیږي د سره چې نیم منټ ته پر یو منټ ته پر بهر وته د اعتکاف نه دو اعتکاف سے دنیا شو ختم شو ټلیفون سوال شته نه جواب امیر خان صاحب وایي چې اعتکاف په زور خبرې څه حکم دی څه خبرې کوي په زور خبرې خاصه په جماعت کې جایز نه دي په اعتکاف کې خو بیا ګناه ده اصرار شینواری صاحب مفتی صاحب فطرانه مقدار څومره دي ادا فطرانه مقدار موږ شیر کړی دي بلکې موږ چې کم دلته کې معلومات کړي هغه مطابق د غنمو مقدار چې هغه موږ 100 روپۍ او دور چوبره کجورو دی هغه موږ شیر کړی دی پیج کې شتا پیج موږ ځکه و چې پیج لایق کا ډیر معلومات پتا ست پیج نه کی جاوید جانی مفتی صاحب زمونږ د جماعت امام صاحب فاتحه نه پس صورت چې وای په اخر کې درې یا څلور ټکي ورته لاسونه د مخ کې نه قطع کی او دویمه خبره ده رکونه پس په ولاړه کې په دواړو لاسونه خپل قامیص سم نو تا امام صاحب ته جاوید جانی صاحب دا نه وایي چې امام صاحب دا عمل له شریعت خلاف دی یو خدا چې یہ پورا خیرات ته پورا کړه نوی نو منډه وای رکوتا تخته او بیا چې کله را پاسه بیا کپڑے سمای دال موز مکروکیږي د سره امام ته وای هغه خیال غریب نه تور ته وای چې امام صاحب تعالی کې خیال نشتا چې کله خیرات پورا شي یا علمون تعلمون وای نه پارام سره بیا الله اکبر وای تخت چرته تخته چې دوره بیړه کوي او بل ورته وای چې امام صاحب ته خیال نشته ته چې کله رکونه را پاسه نو بیا د کپڑے سمای دا ما سمو نو هغه بیا ان شاء الله دا کار نه کوي سرسیه څومره دا انعام الدین صاحب زمونږ پیج لایک کا سرسیه پورا مقدار مونږ پکې شیر کړی دی امیر سہیل صاحب فری صاحب سفر وای اختر الموز طریقہ لگا رما اختر الموز طریقہ لگا او جی دا اختر الموز برکه به ان شاء الله د ټولو مګو ز په کمنټس کې او یا په فرسن کې ان شاء الله ز پوره طریقہ ورسین کوم جی ز موحدین سواتی ز بڑا کبڑیانو د سوال د دوی ولا غکا د موحدین ولا سوال او جی دا سوال څه دی چې پنځپیر دا مولوی صاحب اهم سوال دی زمونږ نه د بعض ملګری دا اوس پنځپیر د قرآن او کس تاسو کړی دی خو اکثر به موږ نه پاتې کېدلو وای دا شیخ طیب صاحب چې کوم دی دوی د مناسب مخالفت ولې کوي اگر چې وي به جواب کړی په خپل ویډیو کې ویل د ځکه دی وجه مخالفت کوم چې مولانا فضل الرحمن صاحب دا مشرف چې کوم دی کمیټي ورکړی و چرمنی ورکړی و دی وجه نه چې دی په سواد کې یو ګډوډوالی جوړ کې مخالفت راولې وي دغه ویډیو چې دی مولانا صاحب مونږ وکړه او جی چې کومه ویډیو کې د بیان کړی دی طیب صاحب په دې ویډیو کې دا ویل دي چې زه د اپریشن په دوران کې زه په سواد کې معلومیږي دی چې دته خپل شاګردان و دی وی چې دا زما شاګردان دي چې د فضل الله صاحب دی محمد عالم صاحب دی وی زما شاګردان او هغه تزور اغلم خپل ایمانی نو اول خدا دې بنیادی ګډبړ ستا شاګردانو جوړ کړي ستا په وینا باندې ته په سواد کې الته پروت وي چې والی سواد یا امیر المؤمنین به معنا جوړ کړي الته په سواد کې موجود وي تاویل بیا دی وای چې ما جوړه کوله حکومت سره جوړه بغیانو سره حکومت جوړه سو کی بغاوت کړي د فضل الله د حکومت د فوج خلاف بغاوت کړي په دې کې ته په منځ کې ناس جوړه کوم سالس پکې د الله بندا د کې جوړه چې اثر پر کول پکارو او د شیخ طیب شکم دا خبره ما ورې د فضل الرحمن صاحب پس دغه دروغ خبره چې قران ته ناس تاسو فیصله وکړئ چې دروغ ویلي کنه فضل الرحمن صاحب د مشرف په دور کې ام ام ای په حکومت کې فضل الرحمن صاحب
د کمیټې چیرمن باندې څه کول هغه خو د حزب اختلاف مشر وزیر اعظم پسې دویمه مرتبه وه نو د دروغ ویلي کمیټې چیرمن هغه ټیم ونه د مشرف په دور کې د ویلي چې هغه ته کمیټې چیرمني ورکړه چې ته په سواد کې فساد جوړ کړه او بل دا چې دی ورسره هلته موجودو چې فضل الرحمن صاحب د مشرف سره میټینګ کو د په فوج باندې ډېر سخت الزام لګولي مشرف خو د فوج کس وکړ دا د مطلب دی چې د فوج ولې فضل الرحمن ته وي چې مونږ خو ګډوډ جوړو او ته سره جوړای د فوج ګډوډ جوړی که ګډوډ فوج ختم کړ ستا شاګردانو بغاوت وکړو په ملک کې اختلاف پیدا کړ ټوپک یې راوچت کړ فوج ولې ته پکارو چې سرونه یې کټ کړي ته وایي چې ما ته وایي چې جوړه وکړه نو دا فوج ښې ګډه وکړه بیا فوج ولې تاسو د خلکو د ډیر سی جوړه کړ ډیر سی دا معنا فوج ولا ویل چې خیر تاسو کومګه فوجیان وجلی وي عوام وجلی دي دهشتګردۍ مو کړ راشه تاسو ته بیا مونږ ژوند درکو ډیر سې کې څومره تنظیم تاسو د پر فوج وک نو تاغه فوج پسې بیا لګیا فوج ته د لوریانې ور کړی فوجیانو سره خوستا لوریانې دي ته بیا په الزامونه لګای دی الله بنده فضل الرحمن صاحب باندې دومره غټ دروغ الزام لګای چې هغه په غټ کې کمیټې چیرمن ونه ته څنګه دروغ او بیا پرېشن دی هغه په دور کې شوی نشنالیانو په دور کې او ته ودای چې مې په دور کې شوی قرآن پاک ته ناسي دروغ وای لعنت الله پاک وی لعنت الله علی الکاذبین نو آیا دا لعنت پتا باندې نه وریږي د دې مصداق ته نګرځي دی الله بنده ستا پلار چې موجود وته نه به سر کټ کړي وي ان شاء الله او فوج له پکار دي چې اول تانه صرف ریکی ځکه چې ته شیخ طیب نه ته د فوج نه بغاوت کړي د حکومت نه د بغاوت کړي ته په سواد کې ناس چې زبا امیر المؤمنین جوړي ګستا شاګردانو ګډوډ کړي له اوسه پورې ګډوډ کړي د فوج خلاف او ته د فوج خلاف خبرې کوي مشرف خلاف لګیا او بیا د لوریان امر کړي فوج ته فائدې ته وچته ورور د په فوج کو او د پر فوج ته نه وته چې حکومت ته نقصان ورک پاکستان ته د امریکای په حمایت کې ګډوډ کو نو بیا ډیسمس شو فوج نه هم ډیسمس شو تاسو ورور چې کم د امیر میجر امیر چې مخ کې نو تا پلار ژوندی نه دی عاشق القرآن او پرشتیا باندې تاسو پلار طاهر رحمت الله علیه کاغه موجود و نه تا نه به سر کټ کړی وي شیخ طیب صاحب ته پکار دي دروغ د قطعا نه وي او بیا شاګردانو له پکار دي چې دنه د سر کټ کی چې تمونږ ته قرآن پاک ته ناس یو دروغ وای فضل الرحمن صاحب باندې دومره دروغ وای نو پکار دادی چې موحدینو تاسو د خپل مشر سر کټ کړي او موحد تاسو ولا منیر شاکر صاحب دی هغه کې نه په تخت باندې الحمدلله هغه خپل جماعت چلاول شي دا خو په سپینه ګیره دروغ وای قرآن پاک ته ناس دنه سر کټ کړي د مولانا طاهر صاحب چې کوم ارمان دی هغه پورا کړي ابو سعد صاحب فرمایا اگر ایک شخص امامت کرتا ہو اور صرف چند کتابیں پڑھی ہو یعنی مکمل عالم نہ ہو اور حروف بھی صحیح نہ ہو تو کیا اس کے پیچھے ایک عالم قاری کی نماز جو ہمیشہ اس کے پیچھے پڑھتا ہو جائز ابو سعد صاحب چې کم عالم وي حافظ وي قاری وي او داسې امام چې هغه عالم هم نه وي قاری نه قرآن صحیح نه وي نو داسې امام چې پسې ودرېږي نو د قاری امام هم مات شو د امام المنځ مات شو رستو مقتدیانو المنځ مات شو نو داسې قطعا د داسې سړی نه مخکې کېږي چې بیا عالم ته مخ شي مصالح ته نو قطعا داسې کار دی نه کوي ځکه چې خپل لمونځ یې هم نه کوي د مقتدی محمد طاهر افریدي صاحب وایي I have no any question now but remember me in your prayers الله پاک ته محمد طاهر صاحب ټول زړه مرادونه پورا کړي الله دې خوشاله آباد لري جزاک الله زموږ دا پروګرام چې تاسو څومره شیر کوي موږ په خوشحالي ګو تاسو له دعا هم کو تاسو د پر صدقه جریه هم د ابوبکر ګلو بنوری ٹاؤن کراچی کا فتوا ہے کہ ویڈیو لائیو بیان جائز نہیں کیا یہ صحیح ہے نه بنوري ټاون کراچۍ دا فتوا نه ده بلکې بنوري ټاون کراچۍ چې کم مفتی دا هغه په ټي وي باندې هم راځي او ویډیو بیانونه هم کوي نو څنګه هغه فتوا تا سره نو موږ ته راوسته دروغ ما وایه دا به د پرپل ولایت دروغ وایي جا مخکې سبا د ضیاء الحق صاحب تاسو کوي چې د اختر سر سایه فطرانه د څومره ټیم مخکې ورکوي آیا د روزه نه پکار روزه نه مخکې ورکول شي روزه کې ورکول اختر نه بعد هم ورکول شي او پکار دا چې روزه کې ورکي چې خلک د افطاری تنظیم پیو کی دا د عید ولا تنظیم پیو کی دا الله بندگانو مونږ باندې الله رحم کړي خپل بچو ته کپڑے ورکو افطاری مونږ الله پاک تنظیم کړي خدا سے کسان شتا دا او مونږ سترګې پټې کړي چې هغه افطاری تنظیم نشي کولا او مشومان الله پکال کې یو ځل هم نوی کپڑے او چپل ورکول نشي نو الله بندگانو سرسیا زیات د کشمش په مقدار باندې کجورو په مقدار ورکه چې خلک خپل بچو ته کپڑے والی چپل والی د الله بندگانو روزه خو دې د پاره چې مونږ زړه اندر بشي ارسلان بنگش وی چې ارسلان پېښور سے اعتکاف سے کھانے کے لیے نکلنا جائز ہے یا کیا اس سے اعتکاف ټوٹ جاتا ہے چې کا خوراک راوړلو د سوک نه دا افطاری دا پاره او دې او جی پښمنی دا پاره سوک نوی تنظیم بکای کا تنظیم د نو کو سوک نوی
زنانای صرف په کور کې نو بیا خوراک د پاره کور ته تلل شو کور کې به خوراک نه کوي جمعات کې به کوي چې کله تیار خوراک تعالی میلاو شو پلاس کې نو بیا به نه ودرېږي که یو منټ ودرېدی بیا د اعتکاف بتی جمعات ته به ځان را رسوي. جی عادل رحمان صاحب مفتی صاحب ماته لږ د معدې تکلیف ده زه ډاکټر ته لاړم ډاکټر ته ولیکو بیا ډاکټر وویل چې ټیسټ د پاره یو کپسول وخوره ما کپسول وخوړ آیا اوس جی ته بیماری نو دا روزه تا باندې قضا ده کپسول د ډاکټر په وجه باندې خوړلې ټیسټ د پاره نو دا قضا به راوړي شپې ته روزه تا باندې نشته تا د تکلیف دا سوال پرې جانګیر راځي او دا د انټرنیټ باندې پیسې ګټل لکه سړی فني ویډیو جوړوي دا سبسکرایب کوي یوټیوب باندې دا جایز دي کنه دا جواب موږ واتس اپ کې کړو چې په واتس اپ په یوټیوب باندې څوک داسې ویډیو جوړوي چې هغه د فن ولې د هنر ولې خلک فائدہ تی وشتي ټیکنیکل ویډیو نو خلکو فائدې د پره جوړي ثواب دی پکې ګناه پکې نشته او فني ویډیو چې هغه فضول وی چې هغه سره خلک اسه پیسې فني د پره هم بیا شرایط دي دا سه فن یو مزاق ته چا پر ټوکې کول داسې ویډیو چې بل مسلمان پر بل انسان پر ټوکې نو دا جوړول جایز نه دي کاغه نه وي صرف انټرټینمنټ د پاره وي نو چا ته نقصان په نه رسی چا ته تکلیف په نه رسی نو دا ویډیو جوړول جایز دي. جی محمد ابراهیم صاحب تهجد المنصوره کا تکولش دوام کولش سلور کولش اتر کا 12 رکعات پرې کولش. جی فضل حیات سے محمد طاهر مومین افریدی وای چې پنځ پیریانو تابا دي دا بچا د جواب توري می مو او جی بل مګره واتس اپ نمبر ول دا مونږ مخامخ د لیکل شوی د ټول مګو ته محمد تاسو زمونږ دا پروګرام زیات نه زیات څومره شیر کې ګروپونو کې شیر تاسو ته بسد کای جریاوي زمونږ د پاره به حوصله افزایی وي ان شاء الله مونږ تاسو ته په اخر کې اجتماعي دعا هم کو الله پاک تاسو غلط وکیدونه بدعتیانو نه پنځ پیریانو نه وهابیانو نه وساتي. محمد عثمان صاحب وی چې ډیره فائدہ کیږي جزاک الله دعا درخواست الله پاک ته خوشاله آباد لري الله دې زړه مرادونه پورا کړي. شاه نواز اورغزی وی چې نمبر راولې واتس اپ نمبر تاسو دا پیج لایک کړئ په دې کې 15 ګروپونه دي د واتس اپ هغه ټول به ته ځان سره والا قضای پکې نه په ګروپونو کې نو بل ګروپونه شته ډیر ګروپونه دي هغه کې ملک وقار احمد صاحب تاسو کړه او خو دعا کړې خوشاله ده چې د خوشحالي اظهار کړي د اخر کې وی چې د نکاح نامه کې په کدن شوی جنې سره په موبایل خبرې کول څنګه دي چې نکاح په خپل غیري څه پته لګي ځان د پرسه وي وقار احمد صاحب دا څه کار دی چې کما خځه سره تک کویدن کړي دي نو پکار د هغه سره ته نکاح وکړي رخصتی نه مخکې نکاح وکړي نو به تا خځه ده خلوت کې خبره ور سره کوي په موبایل خبره کوي ارشد جایز دي دا پر خو چې تا صرف او صرف منګ نه کړي دای نه وعده نکاح کړي نو په دغه وخت خو ستا خزانه ده شاید چې دغه وعده ماته شي نو د خزه سره بیا کتان په ټلیفون موبایل باندې خبره ما کا ګناګاریږي. شاوان خان صاحب فرمایي چې شاهون ابوظبي سے الله پاک ته تاسو خپل وطن ته سلام او غنیم راولي بیماری نه الله وساتي خپل بچو ته الله تاسو راولي کور ولته چې تاسو باندې د بچو د او د کور ول سترګې یخ شي الله تاسو ټول خوشاله کی ټول بار ملکونو کې سمره مونږ په اجتماعي دعا اخر کې تاسو لکو ثناء الحق اوان صاحب وای دا کمیټي د چکم د روته هلال ولا سیده او که مرکز والا روته هلال کمیټي چې کوم مرکزی کمیټي د دې متعلق په پیج کې زمونږه په تفصیل سره مدلله ویډیو شته پیج کې وکړ بیا جواب درکو چې کومه مرکزی کمیټي دا شریعت مطابق علماء کرام جوړه کړی و یقینا ټول علماء کرام د ټولو مسلکونو ولا پکې موجود دی او موجود پکې خو چې کله دوی غیر شرعي طریقې سره د کمیټي چلول شروع کړ شریعت خلاف نو مولانا حسن جان رحمت الله علیه هغه خو زمونږ استاد دی زمونږ په مخ کې کله بل ایثار کې ورنه احتجاج وکړو چې دا په غیر شرعي طریقې باندې کمیټي چلوي نو هغه نه استعفا وکړه اگر چې غولوي تنخواه ورکوله حسن جان صاحب تنخواه تلته ورکړه نو دا رویت حلال کمیټي چې کوم مرکزی دا په شریعت مطابق نه چلی. یو مثال تعالی درکوم چې پښتانه چې کله میاشت ویني نو دوی ته ټلیفون هم وکړي چې پښتانو لیدل په دې کمیټه کې خصوصا لزناسب د مقامی کمیټه کې شهاب الدین صاحب سره لوکي
او کال چاته کوي دا دوی سره ځینی کمیټي د دلته په حیدرآباد کې نو هغه ځینی کمیټي دوی ته وکړي چې زمونږ سره کسان شته هغو لیدلې ده کم ځای ته درول نو دوی وایي پرېږده مړه مسمیات والا داسې وایي سره دا لیدلو امکان یې نشته یعنی د پښتنو والا میاشت لیدل ته دوی اعتبار ور نه ورکوي نو دا غیر شرعي کمیټي شو مرکزي کمیټي یا د جواب مرکزي کمیټي ولې نه کوي چې پښتنو والا لیدل تاسو ته لیدل ولې نه ښکاري یا تعالی پنجابی به ویني پنجابی خو روزان نه ساتي هغه وایي چې به رمضان پټان جل رمضان جل پنجابی چې روزان نه ساتي نو هغه میاشت پته ورته نه لګي چې میاشت د مغرب طرف نه راخیږي که شمال نه وکنه کله ته پنجابی ودروي ته میاشت وګوره دی به شمال طرف ته ګوري هغه ته پته نه لګي یا الله بندگانو دا مرکزی اوریت حلال کمیټه کې چې کم بیا پکې پاتې دي کا دیوبند ولا علماء کې پاتن خېده پر پاتې غټه غټه تنخې پکې ورکي او نور چې کم اهل حق علماء کرام دي هغه ته احتجاج کړي دي الحمدلله اکوړی ولا چې د کم دی سمیع الحق صاحب ورور چې دی نشته پکې حسن جان صاحب پکې نشته د نور پکې پاتې شوی دي پیسو د لپاره خداغه غیر شریک څوک په دې ما سره کینی مرکزی روایت حلال کمیټي کم مفتی وی کا عالم ما سره د کینی په دې ما سره خبري وکي زبې ورته ثابت کړي چې دا غیر شری کمیټي جی دا چیلنج ورته جزاک الله دا څومره ملګري کې د روایت حلال کمیټې باره کې صحیح اعتراضات وي څه خبرې نو مولوي صاحب دې پر بالکل تیار دي چې څه قسم ته شرایط مطابق دا بالکل ټیک نه دي او وسره کې نسترو پرم تیار ان شاء الله چې او که خیر دوی سره ټیم نه مونږ ورته شو سم مسله بنئ ان شاء الله او بل مولوي صاحب دغه ذکر وزیر صاحب ته پوس کوي ما سره یو گاډي د ټرک 70 لک روپۍ باندې مې غسه د آیا په دې کې زکات په ماشتاو کنه مزدوري پر مې نه چې کم گاډي ته په هر څومره روپۍ اخستي او مزدوري په کای هغه په سر باندې نشته مزدوري باندې شته زکات ایک عام بندي کی پیچھے جواب مدرکا میر زیب صاحب چې ارچا پسې المنز کوي نو ورستو پسې نیت کوه په د خزر امام پسې ذاکر وزیر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څه فرمایي دا وشو جی سلام کوي شاهین وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ابراهیم خان سلام کوي احمد شوان خان ابو زبین دی الله پاک خوشاله راول جی دوبۍ نه جمال خان صاحب دوی فطرانه باره کې مقدام معلوموي دي کې موږ سوال بار کړی دی جی په یوټیوب دوبۍ کې فطرانه څومره تاسو فرمه دوبۍ کې فطرانه 100 ریال ده ښا تاسو معلومات ما کړی کم نه کم 100 ریال ده او ډیره چې څومره ورکای ښا د غنو په حساب باندې 100 ریال دي د مولوي صاحب بعض ملګری تاسو په دوبۍ کې خود ریال نه دي درهم دي نو 100 درهم دي جی د بعض ملګری په دې کې غلط کمنټس ورکوي نو ماشاءالله د وقار صاحب د نور ملګری د جوابونه ورکوي تاسو جوابونه ملوي مننه او بل جی نصیر احمد صاحب سلام دا سلام کوي جی او لاندې د حسین اکمل صاحب و چې روزه کې شیطان سړی دوکه کې نو روزه خو په خرابېږي نه چې په روزه کې د شیطان نه دنیا کی کنه دوکا دي کی نو روزه ور سره نه ماتيږي ښا بختیار علی صاحب وایي چې یو کس د هغه شراب سکي او زنکار دی په دې پسې المنز کیږي نه شراب خور سړی پسې زناکار سړی پسې قطعا المنز کیږي مکروه تحریمی د المنز پسې نه کی او دا د داسې بیماری او خودل چې دغه بیماران او دغه ګناګار خلک ليله القدر کې الله پاک ټول خلکو ته پروانه ورکی سرټیفیکیټ ورکی چې محمد رحمان صاحب دا پر دا سرټیفیکیټ شو دا جنتی شو شهر څخه کید نه بعد ها د تاملګری سي سنمونه وقار صاحب الماس صاحب د تم سرټیفیکیټ شرابي سړی په باره کې الله وې سو پر دایمه نشوي ني سرټیفیکیټ ورنکه یا مور پرونه فرمانه شي جی 20 درهم الخلیج ټایم کې ویلی وو چې 20 جزاک الله میر سہیل صاحب جواب ورکو فنی میر سہیل فنی صاحب محمد طاهر افریدی صاحب شاباش تاسو هم دا کار دی جزاکم الله محمد ابراهیم صاحب سپینو یختولا تور وسما ور کول شي کا 40 سال نه د عمر کمی نو تور وسما ور کول شي کا 40 نه زیاتی نو تور سره لک سور میلاو کا براون چی شي نو بیا ور کول شي بالکل تک تور نشي ور کولای عبدالمنان اعتکاف کې عبدالمنان صاحب کا فیسبوک ته زمونږ دغه پروګرام د پاره یا زمونږ پروګرامونه زړه چې دی اپا کې اوره چې مسائل پکې زده کا یا دینی نور مسائل پکې زده کا نو بیا جایز دی او که نور غلطه ویډیو پکې ګوره نو بیا حرام دی ذاکر وزیر صاحب مفتی صاحب محترم کوي سړی کینولا لګولي وي او په هوا کې وینه راغلی وي خو په فلحال یې څه تړلی وي او په دې سره وضو ماتیږي کماتیږي نه دې سره ماتیږي ځکه چې کینولې نه چې کله د سرمنې نه د رګ نه د وینه بهر راووته تا په کینولې باندې سره کړی پارس شي باندې بهر خو وتلې دا بيدلې دا کنه دې په وجه باندې دل منځ غنه کی او 10 پکای دوباره
محمد قاسم ابو ټریډینګ کاروبار څنګه ټریډینګ کاروبار جایز دی خو هغه شرایط او اسلامي شرایط مطابق چې کوي علمزیب خان صاحب وی چې دان تو سے ناخن کاٹنا گناہ میں آتا ہے کہ نہیں گناہ خو نه ده غلط کار دی ښه کار نه دی چې نوکان په غخونو باندې کټکای ناخن تراش باندې کټکول پکار دی بلیډ باندې پکار دی انور سوال د نور شاه صاحب اسلام آباد ته پوس کوي وای زمونږ پیشه امام دغه د میروګو بیماری ده وی په حالت تلموس کې کله کدی لسونه اوچت کی یو مېر دومره تکلیف ورته نو ورستو نه کسر وړاندې کیدی شي د ورستو کیلات اول خدا دې سیدا د معذوره دی معذوره سړی لا پکار چې مستقل امام دی نه جوړي دا سه معذوره سړی په ورستو خلق المنزونه به خرابي او کدا سه کار وشو چې د منې دوره راغله نو بیا ورستو کوئی په آرام سره بل سړی دی مخکش منځ پورا کی انور زیب صاحب مفتی صاحب میں آپ سے محبت کرتا ہوں جزاک اللہ دا خود په حدیث باندې عمل بخاری شریف کی حدیث نو مسلم شریف کی صحیح حدیث چې چا سره استا مینا او محبت وینو هغه ته اظهار وکا جی ماشاءالله چې اظهار ورته وکړو هغه به تاسو سره مینا محبت شروع کی زړه به درنه خوشاله نو یقینا تا په حدیث عمل کړی دی الله دې تاسو ته بدل درکړي زمونږ تاسو سره مینا ده انور زیب صاحب اسرار شنواری صاحب انګريزانو کې دا یو عادت شته چې هغه چا سره مینا کوي په انګریزي کې ورته چې آی لو یو ارچا ته وای تاسو سره مینا ده نو دا حدیث کې راغلی چې سره د مینا یغه ته وای چې تاسو سره مینا او محبت جی اسرار اومنګه په شرمېګو اسرار شنواری صاحب مفتی صاحب نصیب الله دې عمر درګي الله دې عمر درکې علماء دیوبند الله په هر میدان الله جزاک الله الله دې تاسو دعاګانې قبول کړي تاسو په حق کې زمونږ په حق کې السلام علیکم فضل عظیم وعلیکم السلام منهاج السلف منهاج صاحب تا سوال دا دی چې ته وایي چې را اسه لګیا نو داس یو سوال چیلنج خو مونږ درکړی دی یو کال نه لګیا یو دا مې در الله سه چې داس یو مسله خو مونږ ارته خو چې هغه مونږ قرآن او حدیث خلاف کړي چې مونږ هغه باندې دلیل درکو صحیح خبره دا سه خلکو سره مولوی صاحب سره خاموشي پکار دا ودا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام ربی الله فریدی صاحب نصیر جان صاحب جزاک الله دغه تعویض کول تعویض کول شي د کاروبار د پاره حدیث کې ثبوت شته دی حدیث کې دا ثبوت نشته چې تا کورزو شپو کې تعویض وکړه تعویض خو شته دی جایز دی نو دا سه حدیث نشته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې شپو کې خاص خلکو د پر تعویضونه کړی نبی علیہ السلام نو تعویض ثابت نه صحابي نه ثابت دی ها مخکې وای او دا جی مولوی صاحب سید محمد دی ماشاءالله الله جزا خیر کې بل د تو رحمان صاحب ډریپ سره روزه ماتي کې کنه ماتي نه جی ډریپ سره استنو سره روزه نه ماتي جی عبد الله تنها ماشاءالله جزاکم الله احمد زی صاحب جزاکم الله د واتس اپ نمبر نخکاری چې کله پروګرام ختم شي محمد الیاس حقانی صاحب پروګرام کله ختم شي پیج لایک کړی دی نو پیج کولاو کا پیج کې مونږه د واتس اپ درې سلور ګروپونه دي هغه ملګریو په هغه باندې ګروپونو غ جوړ کړی دی اشتهار لګ درې سلور پروګرامونه شاته لاړ شاته ته ملاو شي نو بیا په واتس اپ کې زموږ سره شریک شه خو فی الحال اوس پروګرام شروع دی واتس اپ باندې میسجونه مره لګا قاسم خان صاحب مفتی صاحب زبردست مولانا صاحب مرکزی رویت حلال کمیٹی کے ساتھ روزہ عید کرے یا پشاور اور یا مقامی کے ساتھ جبکہ 3.5 صوبے مرکزی کے ساتھ عثمانی صاحب وغیرہ کیا قاسم علی خان ما خو محمد شهید صاحب درته وې چې زه نن تیارې سبا تیارې زه درځم تاسو راشه که مرکزی کمیټې چې کومه ده د مفتی منیب الرحمن صاحب ولا دا غیر شرعي ده په دې باندې زمونږ په پیج کې ویډیو ویلي دي زه اریو مفتی سره اریو عالم سره په دې باندې چې دا کمیټي غیر شرعي ده اوله چې جوړاوه د شرعي و خو غیر شرعي ده زه درته ثابتول شم او زکه مقامی کمیټي ده شهاب الدین صاحب ولا دا شرعي کمیټي ده او په دې باندې چې اختر کوي یا روزه ساتي هیڅ قسم اعتراض نه په تقی عثماني صاحب کړي نه په اصل الفتاوا کې بل فرض مرکزی کمیټي شرعي ده چلو مو منله خو ته ماته داسې فتوا وخیا چې په مقامی کمیټه اعلان وشي چې سبب اختر ویا روزای نو دا نشه په کوله په دې باندې دلیل راوړه ځه خو زه خو درته هر وخت ما چیلنج دی چې داسې مولا یا عالم وي مفتی وي چې مرکزی کمیټه ته شریک کمیټي وي او مقامی کمیټه ته غیر شرعي نو ما سره د کینی چې آن کیمرا مخامخ خلق به اوري لایف پروګرام کې تاسو سره په دې باندې ز دلایل پیش کوم اجاز خان صاحب پروګرام ماشاءالله جی وای ترنا کو سوال کړی دی وی په زلک شکی غونې مصوصي بیماری مې ده
شرمګا دي په دې کې کله کله زه اوبه واچوم لکه استنجا بار بار سختې سره کوم نو هغه اوبه پسته نه روزي نو آیا دا سره خو روژه سره نه دې سره روژه نه ماتېږي دا اخوا منفس چې دی که نه منفس خو دی که په دې معدې ته اوبه لاړې ماتې خو معدې ته خو نه لاړې شي که نه نو تا بیماري ده د دې وجې نه دا مسله چې دا تا روژه ورسره نه ماتېږي منهاج السلف صالحین چې دی دا ریموو کوه بلاک منهاج السلف صالحین دا بلاک کا دا کومنټونه خرابوي او بلاک کول یې ښه دي د قرآن پاک آیات دی وایذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام منهاج السلف ته مونږ سلام کو اجمل خان صاحب وایي چې مفتی صاحب السلام علیکم مونږ سعودي عرب کې یو دلته ډېر ګرمي ده او په خولې دی چې او یا په جسم چې روژه فرمتي دا څه وایي لکه خوله دې په ژبه کې لاړه شي چې غلط نه نه ژبه کې لاړه شي په دې سره روژه نه ماتېږي چې تېرې کړي دي نه پوره ښه لکې مخال څه وایي اذان شروع شي روژه کېږي نه چې اذان شروع شي خوراک کوي نو روژه دې نه وشوه بله روژه به ساتي سلام علیکم عمر ګل جی مفتی صاحب په ونډې باندې پیسې اچول دا څنګه د وضاحت کوي په ونډې باندې پیسې استول دا جایز دي جواز اشتا हाँ मोहम्मद शाहिद साहब वो मुफ्ती साहब फिर तो चाहिए कि हमारे बड़े उलमा हक भी बात वाज़े करे ताकि लोगों को पता चले 3.5 वजाहत मुंगा कड़े उलमा किराम वजाहत कड़े दे जी ये बरेली पर सुरुस्तुल मुस्की की कहने की तो रहमान से वही دا से बरेली چې आगा नबी علیہ الصلوۃ والسلام نه امداد غواړي لکه دا بڑا بیره کې شیو د بچا صاحب سنو مې ایاز بچا چې هغه وایي چې خر نه هم امداد غوښتلی شي ما ویډیو اورېده چې خر نه امداد غوښتلی خو چې داسې بریلی چې هغه وایي چې د الله نه علاوه دون الله چې څومره دي یعنی الله نه علاوه اولیاء کرام دي یا پیغمبران دي هغه هم ما فوق الاسباب امداد کوي نو چې داسې بریلی نو هغه پسې څنګه لمونځ کوي هغه ته خو وایي چې عقیده درسته کړه عبدالخالق خادم جان صاحب وایي چې عایشه نور څه معنا ده عائشہ نور عائشہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبي وا زمونږ مور د ام المؤمنین یعنی ژوند کول نه ویل شي عائشہ ژوند کول ته او نور نورانی ده د خپل نما ده عادل رحمان جواب ورکړی دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی دا بل عبدالوهاب وای په بینک کې یو کس پیسې یې خېدي بیا ولا نوی نور ورکوي دا سود کې راځي کنه راځي بینک یو کس پیسې بینک روپۍ کې خو بیا ورل نور ورکوي خپل پیسې ته راواله زیاتې پیسې چې کوم بینک ولا درکوي دا خو سود دی کنه دا هم ته راواله غریبانو لای ورکو بیا پکې دا کار مکو مولانا صاحب سلام قبول کو وعلیکم السلام عبدالقیوم صلاح خوشحال آباد لره اجاز خان صاحب وایي سلام پروګرام ډېر ښه دی الله تاسو خدا خوشاله کړي تاسو په وجه باندې دا پروګرام ډېر مشهور شو ټول دنیا کې یورپ کې مونږ افغانستان کې سعودي کې امارات کې زمونږ پښتانه رونه ډېر فائدات وشته او تاسو په وجه چې تاسو شیر کوئ تاسو الله صدقه جریه وګرځوي الله دې دا پروګرام د روزه خیری ورځي دی الله دې دا پروګرام تاسو لپاره د نجات سبب وګرځي جی مالک وقار احمد بل جواب ورکړو ډېر جواب ورکړل جزاک الله عبدل خالق عبدل تنها سوي سمجنه ډېر ښه خبرې کوي ډېر مفخ جزاکم الله الله تاسو خوشاله آباد لري عبدل تنها صاحب عبد الله تنها صاحب الله دې خوشاله آباد تاسو ته خیر کې مونږه سپیشل دعام کو محمد عمر صاحب السلام علیکم ایک جو آدمی مستقل مریض ہوتا ہے اور صحتیاب ہونے کی امید نہ ہو تو او بالکل یو چې بیمار مستقل دی یا یو داسې سړی دی چې هغه ضعیف دی 70 80 سال یا 90 سال عمر یې دی ضعیف دی خزه دی سړی دی یا مستقل بیمار دی نو دا کم چې ضعیف دی دا شیخ فانی په حکم کې دی او چې کوم ځوان دی خو مستقل بیمار دی دا فدیه ورکوي امیر زادہ صاحب زیبوی چې میں سارے عالموں کے ساتھ محبت کرتا ہوں اللہ پاک دغه محبت په وجه ستا دنیا آخرت ولا بیڑے پار کی جزاک اللہ اللہ خوشحال ماشاء اللہ بیت اللہ سے استرار شنواری سے مفتی صاحب غیر مقلدین اور 555 پس سوی زمون په دې پروګرام کې خلق ول حق بیان وی تو ماشاء الله خیال باز سے السلام علیکم چې بیمار وي روزانه شی ونی ولا او افطار په بیماری حالات کې د روزاوي او روزا د ماته کړه یعنی سختی راغله مره نو بیا یو روزا بسته شپته روزه در بدې نشته لکه مخلص وي
چې پته درته نه وي اذان شروع شي که نه پته درته ولګي د روژه خو دې ماته شوه که نه یوه روژه به ساتې اذان په وخت کې چې خوراک وکړه عمران الله صاحب وایي چې قري صاحب ماته دعا وکړه زمن دي چې الله یې عالمان او قریان الله پاک ته تا بچي د روژې په خاطر باندې او د عالمانو سره د مینې په خاطر دی الله تاسو بچي عالمان او قریان مفتیان به عمله جوړ کړي الله پاک د پنځپیریانو او غیر مقلدینو سوري نستا بچي وساتي امين امين اخر کې تاسو له مونږه مستقله دعا کوو تویب شاکر ارتغل په باره کې واوره تویب شاکر صاحب د ارتغل په ډرامې په باره کې دا خبره واوره چې بعض خلک وایي چې د ارتغرل چې کم دی دغه ډراما سره د جهاد شوق پیدا کی نو اوس سوال دا دی چې چا چې وکتله نو اوس په کومه توره وکړي هغه کسان چې وایي کتله د دې دپاره ګورو چې مونږ جهاد شوق پیدا شي نو اوس خو تاسو وکتله اوس په کومه توره کوئ کشمیر کې به په هندوانو ورځئ ما خیال د دې نه بعد به دی هغه د هندوستان د غزوه هند چې کم دی د آغاز بکوي عمران خان ویل چې دا خلک د ډراما وګوري نو ما خو دا ځکه خلکو باندې وګوري چې کله جهاد جذبه جوړه شي په کشمیر باندې ورزي نو ان شاء الله ما امید دا چې اوس پتا سو ورځي په نو جواب زما دادی چې ارتغرل ډرامې د باندې جهاد جذبه نه پیدا کی د نمخ کې په انبیاء کرامو باندې صحابه کرامو باندې خلکو په تاریخ باندې ډرامې جوړې کړې دي څوک داسې نه دی راپاسېدل چې یو لاسي اوچت کړي چې د ډرامې په وجه باندې جهاد ته راووت دغه ډراما په فلمونو نه د دې قتل زیات ګناه ده لکه یو سړی چې ګیره ګناه ده یو وکټ کوي هغه زیاته ګناه ده چې ګناه ورته نه وي نو فلمونه د انډیا ول هغه تر څوک ګناه وي ارتغرل دی او کدا ارتغل نوم هغه خاص تکړه سړی ارتغل دا لفظ چې دی ارتغرل دی ارتغرل نو دوی سره الټا کړي اوس مونږ الټا پلټا خلی ته راځي نو دا ارتغرل چې کم دی دا خو ډیر بهترین سړی وو دا هغه په وجه باندې خلافت عثمانیه قائم وو تر 1958 پورې قائم دا 1922 کې بیا ختم شوی د غالبا 1856 پورې خلافت عثمانیه نو بیا ختم شو 600 سال رسې شروع نو په دې ډرامو باندې چا کې نه قتل سره نه جهاد جذبه پیدا شوی دا زمونږه په مدرسو کې کپدې باندې علم خسرې دی یا تبلیغ په خلکو به تبلیغ نه کوله ډرامې به تبلیغ جوړاوله یا به د علمي ډرامې به جوړاوله چې مونږه واس پدې به تبلیغ دا سخته ګناه ده په فلمونو ځکه ته ګناه څوک نه وي او ډراما چې د نن نه وګوره ټول غیر شری دروغ دی پکې او هغه دومره لوی خلک تیر شوي دي مجاهدین خزو طرف ته سوچ نه او دوی په ډرامې کې یو پارت پکې جهاد کوي بل طرف ته پکې بیا خزر راشي سړی سره بیا د پلار په مخ کې لګیای دومره بے غیرته مسلمانانو په دې ډرامې کې چې کومه خزه و سړی سره خي هغه مینا محبت چې کوي د پلار په مخ کې مور پلار د ټول مسلمانانو په مخ دومره بے غیرته مجاهدینو تعالی پاک برای ور کړي دا خو بے غیرتوب دی دا خو انګریزان د طریقه و نو دا ارتغرل چې کومه ډراما ده دا قطعا جایز نه دي او که څوک وایي چې جهاد جذبه کتابونه شته دا علما سره کینا مجاهدینو سره کینا جهاد جذبه د جوړ او که څوک وایي چې نه ما ډرامو سره جوړیږي نو چا چې وکتله اوس خو هغه ډراما ختمه شو چا چې وکتله لاس اوچت کوي څوک کشمیر ته روان دي یا افغانستان ته اوس په کومه توره کوي الله بنده ارتغرل خو دې وکته دې پسې مخکې سوال وای بیا پروګرام ټیم ختميږي مخکې سوال وای دغه سوال چې ارتغرلو حضرت بلال مفتی صاحب یو کس سعودي کې دی او د هغه بچی پاکستان کې دي نو د دې نابالغه بچو سرسیابه دا کس سعودي کوم خاص سعودي کې دي بهر ملکونو کې د خپل بچو سرسیا د پاکستان په نرخ امور کول شي سعودي یا د بهر ملک تاسو خوخه ده چې په کومه ورکوي جایز دي او د تاسو کومه سرسیا ده دا تاسو په سعودي په نرخ باندې ورکوي او که تاسو پلان په کلی کې ورکوي نو په دوړو نرخونو ورکول شي جایز دي او په کار دي چې غریبانو سره ډېر امداد وشي ډېر پیسې ورکوي الله به دې بدل درکې روزي کې به 70 ګونه بدل به درکې ان شاء الله الابرار خان صاحب وی السلام علیکم مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آپ کو علم میں عمل میں خوب برکت آمین ابرار صاحب اللہ تاسو خوشاله کی اللہ دغه دعا تاسو په حق کې قبول کړي پختونیار صاحب مفتی صاحب درویشتم 30 رمضان میټی تقسیم دا غلط کار وره
پښتونیار صاحب ډېر ښه سوال کوي. ځینو کلیو کې علاقو کې په 23 رمضان باندې میټایي تقسیموي او خاص سورتونه وایي، سورۃ الکهف وغیره وایي. نو دغه رسم چې دی دا هم بدعت دی. ښه دې نه ځان وساتي. په هر ورځ باندې خیر صدقه کوه، سورتونه وایه، خدای یوه ورځ ورته مختص کوه ما 23 رمضان. ربیع الله فریدي صاحب وایي چې مفتی صاحب جی دی وایي چې دا تعویض کول دا څنګه دی؟ ما ته ملګري ته د کتاب خیم وی زه کاروبار د تعویض کول غواړم. ما د جایز دی کاروبار د پر تعویض کول شي، وظیفه هم کول شي جایز. زاهد الله صاحب محمد عبد الله نام ټیک ته بالکل محمد عبد الله نام ډېر ښکلی نام ده. افضل السلام کوي. وعلیکم السلام. عبد القیوم غمگین صاحب وی چې مولانا صاحب اعتکاف نه زنانا بدا اختر پشپارو چې کم خلک په اعتکاف کې زنانا دي او کسړی په جمعات کې چې کله اعلان وشو چې سبا اختر د اعلان وشو نو بیا اعلان نه بعد بروزي او پکار خدا دي چې نه راوزي د اختر شپه د عبادت وکي. خو اجازه تشتا چې کله اعلان وشي د اختر بیا د راوزي. محمد ګل صاحب وایي چې یو کس خزا پلار کور ته تللی ده د بچي ور سره دي خوان پر ازا تللی دا اوس پلار وایي چې فطرنا به زور کوم جی پلار به د خپل بچو چې کم نه بالغ دي پلار ذمہوار دي د خزه ذمہوار نه دي. خزا د خپل ځان نه ور کوي خو د بچو ذمہوار دی. چار ځای کې دي بچی د پلار به سرسیا ور کوي. سونی کی زکات قیمت فروخت یا فروخت سید سلیمان صاحب د سونی کم زکات چې ور کوي قیمت فروخت به ور کوي چې زرګر کم نرخ مقرر کړی په بازار کې. هغه تانه چې اخلي هغه نه قیمت فروخت نه چې خرڅي سو پاغه به ور کوي. ته وای چې مانه کټوتی کوي دا خو د زرګر غلطی ده. قیمت فروخت هغه دا چې بازار کې چلیږي. عبدالخالق صاحب وای خادم جان صاحب وای چې مسلم مولوی صاحب مونږ دعا کې یاد ساته الله دې ټول مرادونه پورا کا. اخر کې درته دعا کو. پروګرام بس ختمي کی جان خان جان صاحب پروګرام زیات شیر کې صدقه جاریه شي. السلام علیکم مفتی صاحب پروګرام ډېر خده الله خصته جزاک الله جان خان صاحب مخ کې سوی محب الله صاحب او چې زنانه اعتکاف تکینی او بیا دې کې حزب بیماری ولا راشي. زنانه چې اعتکاف تکینی اول خو د زنانه اعتکاف ته هغه نه کینی چې حزب بیماری راتلو امکان وي ځکه خزه ته پته لګي چې اوس په محمد حیز را روان دي. نو په دې وخت کې دا خزا اعتکاف ته نه کینی. قبل فرض کې نستا نو اعتکاف په دوران کې په دې حیز راغونه لاړه د شي بس اعتکاف یې مات شو ځکه چې روزه ماته شو. روزه ور سره ضروری ده. نو یو ورځ چې کله بیماری ختم شي نو بیا په دې باندې هیڅ نشته بس خو به نه کینی چې هغه بیماری روانه شي راغله بیا اعتکاف یې مات شو. کسو کې بیا اعتکاف قضایی کوي نو یو ورځ یو شپه یو روزه د اختر نه پس بیا اعتکاف قضایی وکړي. دا مګر ته پوس کې جهاد متعلق چې حدیث کې قرآن آیات دې ته پوس څه شی وای دا حدیث کې راغلي چې قرآن آیات کې راغلي چې کم کس جهاد شوق نه جذبه حدیث کې راغلي چې څوک په خپل ژوندۍ جهاد نه وکي قتال فی سبیل الله او یا اراده نه وستی پزړه کې. اوس زمونږ الحمدلله پاکستانیانو اراده شته خو زمونږ حکمران مونږ ته اجازه نه راکړي. مونږ محصور په حکم کې مونږ نه ګناګاری خو جذبه خو زمونږ شته کنه. نو دغه جذبه د چا نه ځنه خلکو لکه ځنه افغانیان په یورپ کې دي کومنټس مونږه ګورو یا ځنه پاکستان په بار ملکونو کې دي آیا شي وي هغه سره اراده نشته وي جهاد دی الله سره مونږ ته خینا نو چې مړ شو څه شو دا يهودي مړ شو. بالکل الله پاک ته مونږ جهاد خو یو عبادت ته الله دې زمونږ جذبه د جهاد جمله کوم ماشاءالله د ورسره نمبر بخښ درولې ګم لک صبر وکړي جی څه خبره نشته دي. بل وی چې علماء کرام زموږ سرتاج دعا کوي الله دې طالبانو مين په وجه باندې دنیا آخرت خستا کی. مفتی صاحب دعاګانې درته ضیاء الله صاحب کوله د خوشاله کا خیر کې درته دعا کوم. مصطفی کمال صاحب وی چې السلام علیکم مفتی صاحب چې تر به کې صف ولاړ ورستو صف سړی تلش مخکې نمبر 2 کې چې کوم سړی زای نه وي ورستو صف کې زای وی منس کې وي او کنه دا څه مطلب تر وخو صاف ولاړ وي نو ورستو صف نه سړی تلی شي مخکې اچھا دا تر وو کې خزانه خلک داسې کوي چې بس صف کې مخکې صف کې ځای پرې دی او یو سړی سټ نیت وتاړو کنه بس ولاړ دی بیا دی نزي په صف کې چې ګرځي طریقه د تورزینه چې لاړو نو عمل کثیر یو کو نو متي نو ورستو بس هم کیږي ګرځي دنه په صفونو کې. خایسته محمد صاحب تاسو کې وي مولانا الرحمن صاحب یو کس خبرې کوي د خو بنکا کې څه غند راځي کنځلې کوي پس خبرې کوي دا بیا سوال وای بیا دا کټ کا کنه صحیح دی دا سوال بیا کټ کا کنه بیا شعر کا خطه بیا وای دا سوال صحیح دی جی وای د عمر ګل صاحب تاسو کوي وي مفتی صاحب محترم زمونږ ملګری دی مولانا فضل الرحمن صاحب پس کنځلې کوي خبرې کوي ګډه وډه وای د خو نه په دې باندې مونږ ډېر تفصیل ویلې چې هر یو عالم پسې
دور مختار لیکلی شمی چې هغه حاشیه ده هغه لیکلی دي چې څوک د عالم نه په اوچت ځای کې کېناستو، عالم لاندې ناسته او د په اوچت ځای کې کېناستو او په زړه کې دا دي چې د عالم په معنا ښکته دی، یعنی مرتبه کمه ده، په دې وجه کېناستو نو د کافر شو، ښځه په حرامه شوه، کافر سړي سره طلاق د نکاح خبرې به نه کوي، ښځه په حرامه شوه. اوس که یو سړی دی هغه ملا پسې د دین په وجه باندې بدرد وي خبرې پسې کې په عالم پسې، نو د باندې ښځه هم ته لګي کافریږي. مولانا فضل الرحمن پسې څوک خبرې کوي چې هر څوک ته نو من باب اولا ښځه په تلکی، ځکه فضل الرحمن صاحب سره د چا شرکت نشته، مونږ خپل امام پسې خبرې کوو، امام سره ذاتيات وي. مولانا فضل الرحمن پسې زمونږ ځمکه شریک نه ده، کاروبار شریک نه دی. مولانا فضل الرحمن پسې چې هر څوک خبره کوي هغه بل تعویل کیږي نه، صرف د اسلام مخالف دي ځکه پسې کوي. مولانا فضل الرحمن پسې چې هر څوک خبره کوي بل تعویل کیږي نه. امام پسې یا ما پسې چې خبره وکي اوس ما پسې وي تا پسې خبره نه کوي ته خسړی، نو زه خو د فضل الرحمن پسې ورستون لګیا 6 لاک علماء کرام فضل الرحمن پسې ورستون هغه امام دی، ته ما ته خسړی وای، طارق جمیل صاحب ته خسړی وای، دا فضل الرحمن پسې ورستون لګیا روان دي، دا ټول عالمان چې د فضل الرحمن په اقتدا کې روان دي دین لپاره. نو چې څوک فضل الرحمن پسې خبرې کوي من باب اولا په هغه باندې ښځه طلاق کی، او ځکه چې فضل الرحمن سره هیڅ قسم ذاتيات ځمکه چا شریک نه ده. فضل الرحمن پسې څوک خبره کوي صرف د اسلام د بغض د وجه نه کوي، ځکه چې هغه د اسلام خبره کوي په اسمبلی کې، چې اسلام خبره څوک کوي نو تا غته بدر دوای گویا کې اسلام ته بدر دوای په هغه باندې یقینا چې ښځه طلاق شي. ایسته محمد وای په منځ کې د تشرکاتونو کې ځکه اکثر صورت وایم دا غنه پس ایسته محمد وای په منځ کې تشرکاتونه په صورت سوای صح حکم په منځ کې تشرکات په فرض المنځ کې دوه رکعتونه ډکتی او دوه پکې تشتی، د تش په ځای چې ډکو وې کنه نو په دې باندې سیده سهو نه راځي، په کار نه دی تش وکاو او کته پکې غلطۍ نه صورتونه ویل نو سیده سهو در باندې نه راځي. عمر ګل صاحب وایي چې مفتی صاحب زما یو ملګری مولانا فضل الرحمن پسې خبرې کنسل کړي، جواب وشو. انعام الله صاحب جی قاری صاحب په ما قرض دی، الله پاک ته قرضونه خلاص کی، الله په خزانو کې هیڅ قسم کمای نشته، مونږ د روزي اخیری ورځو په خاطر تعالی دعا کوو چې الله دې قرضونه خلاص کی. جی جواب مکوي دا چې ګډه وړي ویل څه مستحق کوي تاسو ته ماړو به کې پروګرام کې و چې دا کمل کړي صفایده نه حاصله ورغور نه موږ پروګرام بالکل مخه وای چې نسیم ولی وای چې نن سبا شروط صلات نه ویلي، بیا یقینا چې دا بده خبره شروط صلات نه دی ویلي، او ته مفتی داسې مفتی نشي کېدل. مفتی هغه دی چې هغه فقه باندې وبور خاصلی اصول فقه باندې، ځکه چې ټول مسائل په کتابونو کې نه وي، نوې مسائل هغه د اصول فقه په بنیاد باندې هغه یعنی هغه په تله باندې وتلی، نو تعالی په اصول باندې جواب درکړي، قاعده کلیو باندې چې قاعده کلیو ورته الاشباع والنظائر ټول قاعده ورته معلومي، فقه ورته معلومه او په صرف نحو پويږي هغه مفتی وي. شروط الصلات ولا مفتی یقینا چې نسیم ولی صاحب نشي کېدل، عطا الرحمن صاحب څه فرمایي وي مفتی علماء دیوبند ټول یو شي چې ختم شو، الله پاک همیشه آباد ساتي. الله پاک ته علماء دیوبند ټول الحمدلله یو دي، او څوک چې علماء دیوبند نه څوک شذوذ کوي یعنی ووزي ته انحراف کوي چې هر څوک ته نو هغه بیا لیوه خوري. تاسو د طارق جمیل صاحب مثال وګورئ، د مشرانو لاس چې پیو د تبلیغ ولا مشران، هغه مشران چې عبدالوهاب صاحب عالم نه دی خو مشر دی، ټولو منل دي مسلمانانو، چې هغه لاس پیو نو بیا طارق جمیل صاحب نه خطا کېدو، خلکو عزت کو خطا کېدو نه، چې کله هغه لاس ته اوچت شو او یاد د علماء دیوبند نه انحراف وکړو نو د عقیدې متعلق پته ولګېده چې داسې غلطه عقیدې دي شیعاګانو مبارک ده ویلي صحابه کرامو ته څوک کافر وای دا مسلمان دی، او بیا د داسې بدعتیانو ټنډه خپل کړي. دا وجه دا چې علماء دیوبند نه چا انحراف کړي نو هغه من شذ فی النار نو جهنم ته داخل شوی له وخوړل. تاسو طيب وګورئ شیخ طيب چې علماء دیوبند نه انحراف کو خالص دي، چې کومه حق پرس پیر شکر صاحب دی، امیر حسین بچا صاحب دا ټول ته لاړل پرې خو یوازې، بلکې دته برابر کړي چې د خپل شاګردان ته سر قلم کی زنه خبره داسې کی پکار دي سر ته قلم کی. شیخ طيب بیا بل توي ولا وګراو طاهر اشرفی علماء دیوبند نه انحراف کو سهالي دي په شراب په خلکو ونیو، بیا توي ولا طارق مسعود وګره غډه وړي کله یو طرف ته کوي ترغل ولا ډرامام قتل شي غډه وړي وای. نو علماء دیوبند چې انحراف کوي یا د مشرانو لاس په سر باندې نیوي نو که هر لوی سړی وي
الله پاک عزت درکړه د مشرانو په وجه درکړه علماء دیوبند په وجه انحراف ته وکړو بیا د دنیا کېږي د یو بزرګ واقعیا وتا سوریدلی چې لوی بزرګ مریدان پس روانو چې کله باس تکبر یو کو بیا خنزیران پوله صحیح خبر ها خنزیران پول ناغه واقعیا وتا کتابونو کې کتل علماء دیوبند انحراف نه وکړي کوم وکړو بیا دنیا کېږي ها دا مونږ سه عمر ته پوس کړی د محمد عمر د کاف کې وای چې یو سړي روزه افطار کړله سوجد عذر د وجه نن آیا د حکم څه دی اعتکاف عذر د بیماری په وجه ما اعتکاف کې دی اعتکاف یې مات شو اعتکاف ته پر روزه ضروری ده روزه مات شو یو روزه بستی اعتکاف یې مات شو کله د بیا قضا کوي نو یو روزه دی ونیسي یو ورځ یو شپه د اعتکاف قضا راوړي د بل څه فرمای محمد عمر صاحب جواب شو مفتی صاحب فطرنا پونه 2 کیلو غنم دی که دا خبره اسرار شنوري صاحب واوره تا خاص سوالو کو فطرانه په باره کې خلک وایي چې ماته خلک کومنټس کړي چې تا خو 100 روپے اعلان کړي و شاه ابو الدین صاحب 115 روپے اعلان کړي کراچي ولې 125 کړي نو دا وجه دا چې یو خو ریټ اختلاف دی کنه او بل دا چې کم ساعه رغله دی کنه غنمو د پرا نیم ساعه دی نن سبا خو سیرونه کیلو دی کنه ساعونه نه کو نشته عربو کې مخکې ساعه وزن او نبی علیہ السلام فرمیلی چې فطرانه نیم ساعه ده غنمو اوس دا نیم ساعه څومره ده 100 کیلو ده 100 سیره ده په دې کې اختلاف راغلی او زمونږ علماء مفتبیه کول خدا ده چې پورا ساعه چې ده کنه نو هغه 273 درهم ده 273 درهم او کته د ګرام په حساب سره وای نو پورا ساعه نو هغه د 3.184 ګرام نو د ساعه کې به اختلاف دي زنه خلک وایي چې دا نیم ساعه چې د په کم 2 کیلو برابر دي زنه وایي علما چې دا د 2 کیلو برابر دي او زنه وایي چې د په باندې 2 کیلو برابر دي او ما حساب کړی په باندې 2 کیلو د غنمو نو یو 100 روپے اعلان وکړ شاه ابو الدین صاحب په خپل نرخ مطابق 115 روپے اعلان کړ نو دا اختلاف دی وجه باندې دی جزاک الله محمد عمر صاحب وی اعتکاف میں ایک آدمی دی جواب بل منیس دا کس تاسو کوي عمر خان عمر صاحب وای زه ډیر زیات ذهن کمزور یم د قران مجید حافظم یم او کوم مجید ډیر زړه هریږي مت سو وظیفه خو چې الله رب العالمین زما د حافظ عمر خان صاحب حافظي تزول د پرداد چې بد نظرۍ نه غوکا بد نظری ما کوه دینه سخت پرهیز وکا موبایل کې چې کله د تصویرونو راوړي نو د قطعا ما ګوره او بل دا چې کله فرض المنزو کې نو سر باندې لاس کدا نو کابرین فرمای دا سوای چې یا قوی او یا قوی او یا قوی یو لاس پر ان شاء الله الله پاک پدې غو چې کم دي حافظه بده الله پاک مضبوطه کی ابو محمد مویا ماشاء الله جزاک الله سوي خپل پاکستان ولې سید صاحب چا په پاکستان کې جهاد شروع کړي دي او چا اعلان کړي او په سو باندې جهاد دی په پاکستان کې خو جهاد نه دی بلکې جنگ دی یعنی بغاوت دی پاکستان خلاف کو د پنځپریانو د طيب ولا شاګردانو فضل الله ټوپک را اوچت کړي بغاوت یې کړي نو دنه خو بسر پر کوي بیا خو فوج ولې افواج پاکستان ور سره خګړه وکړه چې دوی معاف کړ جی ریاض احمد سے کتنے تولو سولا پر زکات دینا فرض ہے ریاض احمد سے 7.5 تولے سونا چی وی یا 52 تولے چندی وی پدے بنے کال تیر شي نو زکات په ورکه جی عبید الرحمن صاحب سفر مفتی صاحب شي یو قضا وفات شي او د هغه د پلار کور سفر د کورنا د هغه سر د کورنا ها سامان وړي نو د څنګه دی خزه چې وفات شي او داغه سامان پلار د سر کور نوري جایز خو نه دی کنه خزه چې وفات شو د کې به سلورما ولهن الربع مما ترکنا من بعد وصي سلورما حسابه د خزه خون له ملاو شي سامان چې او چې باقی سامان دی خزه بچولا ملوي باقی چې پات نو پلار لا خو نه ملوي پلار خون له ملاو سحر قطوزی صاحب سے فرمایا السلام علیکم جی یو مریض روزه نشي نیولې او د روزه فدیه ورکي او بیا جوړ شي نو د روزو قضا شتا کنه د څنګه وای چې یو مریض روزه نشي نیولې او د روزه فدیه ورکي او بیا جوړ شي او چا چې روزه نشونی ولا فدیه ورکړو بیا جوړ شو نو فدیه په صدقه کې لاړه د روزه ساتي ها مخکې و دا مولوی صاحب عبد الله تنها غړې وړي وي اوس پرې دی
عبدالله تنها ما کم ځای کې د بغض خبرې کړه الله دې مونږه بغض نه حسد نه وسه چا په زړه کې چې بغض او کیناوي په ليله القدر کې الله نه بخي ما خو حق خبره وکړه وینا وکړه او کتا سوچ پیو کو غور پیو کو نو تبا ان شاء الله دغه سړی د سر کټ کې چې پروژه کې او په قران پاک ته ناشته مولانا فضل الرحمن باندې دروغ وای تاسو ته ما ثبوت سره چې مولانا فضل الرحمن د MMA په دور کې حزب اختلاف لیډر وو د کمیټې چیرمن نو دای ولې په دروغ وای چې هغه کمیټې چیرمنی واخسته سواد کې بغاوت خو پنځ پیریانو کړی دي نو دې په قران باندې دروغ وای سپینې ګیره سره سر ته پرې کوي کنه چې وینای په ګیره باندې راشي مخکې سو خیسته محمد ته هم جواب ورکو پته لګین دی ولې پونه شو پته زه بغوس کوم نو مفتی منیر شاکر سره بغوس کړی هغه پنځ پیری دی کنه زه خو حق پرسته پنځ پیریانو سره خو زما یو سره هم نه لګي پکې دی په لاس خو زه چې امیر حسین بچا صاحب ولې نه یادم زه مفتی منیر شاکر صاحب ولې نه خو هغه خپل عقیده شړی خپل کار کوي غلط دروغ نه وای دا خو دروغجن دی پس پینه ګره دروغ وای دا د پلار چې ژوندې و قسم په خدای چې سره ته کلم کو صحیح خبره جی پلار ژوندې و دا طاهر صاحب شو جی مخکې وای خیستا محمد اور دعا جواب شمولی سے چھوٹے بچے کے بالوں کو بونی کے ذریعے چوٹی بنانے کا کیا حکم ہے پونی کے ذریعے زید الله صاحب دا داس اوچته کې دا پکار نه دي مشومان ته چې د سر وخت داس ګول کې بیا اوچت کې نه لاندې کې شا طرف ته خیر دی پونی کې وته لاندې کا خدا سي اوچتول نه دي پکار دا د دې ممنعات راغلي دي مصطفی کمال صاحب وایي چې نمبر 2 سوال ما دا کړو چې مخ کې صاف ځای نوی نو یوازې ورستو منس کې چې مخکې صف کې ځای نه یوازې ته پاتې نو ورستو د عمل منس کېږي ښه کچاته مسله معلومه مخکې کسته مسله معلومه یو عالم یا طالب یا غره کاږي روغو نه راکاږه ځانته او چاته مسله نه چې عوام تلاس روانه شي هغه به سوق بدر کې په خپل باندې مسله به جوړ شي المنز به ماس نو بهتره دا چې ورستو صف کې کایوازي ویل منز کوا واس بل سړی ما راکاږه محمد سلام افریدي سلمان افریدي دا وایي موږ زمونږ مګر دغه یو زوی بیمار دی محمد امین دعا ورته کوي الله پاک دې د روزي په خاطر باندې الله پاک دې زمونږ دغه فقہی پروګرام په خاطر باندې الله دې د اخیری رمضان په خاطر د بیمار ته شفا ورکړي ټولو ته الله ورکړي اخر کې مونږ بیا درته دعا کوو پروګرام بس ختمي زماستا سره ډېر امینه د خیستا محمد صاحب مونږ تاسو سره امینه جزاک الله الله دې د مینې په وجه باندې دنیا آخرت بیړای پار کی ماشاءالله کې تعالی خالد دراشه جی سلام جزاک الله عرفان الله درې طلاق چې خزه ته ورکي جی عرفان الله ای لو یو مونږ خطا سره مینا کوم او د اسم نواز صاحب سوی ولا فضل الرحمن صاحب مسلح قتال کا منکر ہے جو قرآن کا انکار ہے نو فضل الرحمن صاحب کم ځای کې مسلح انکار نه انکار مسلح جهاد نه انکار کړي مسلح قتال کم ځای کې دی چې کم ځای کې دی افغانستان کې طالبانو اعلان کړي مولانا فضل الرحمن صاحب حمایت کړي کشمیر کې کړي فضل الرحمن صاحب حمایت کړي مسلح جهاد کا زمونږ روړه چې دی فوج کې دي چې ستا حفاظت کوي د ملک حفاظت کوي د دې سه زرداری نه نو شریف نه او د عمران خان نه ساتي چې خرڅ نه کی دغه فوج سره قتال کوي نو دا خو بغاوت ته فهم بغت اعداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله د دې متعلق قرآن وایي سرته پر کوه چې د خپل فوج خلاف ته بغاوت کوي ستا فوج په وجه خو ملک بچته الله بنده هغه سره خلاف جهاد خو نه کوي زویب خان صاحب ها مسلح جهاد ته دیته ویل چې کم پنځ پریان فضل الله او نور ملګری په سواد کې را وچت شي ملیشه بډره ولا فوج ولا وجل دیته مسلح جهاد ویل چې دیته چا ویلی قرآن نه ثابت کا حدیث نه ثابت کا چې خپل اسلامي ملک خلاف تر را وچتول دا جهاد ثابت کی دا خو بغاوت ته دا خود ته امیر المؤمنین جوړ نشول د تلو هغه دوران کې فضل الله کلا کې هغه کو بغاوت کړي نو تل تلو جوړ نشو طيب د ورته چې کوای د شاګردانو جوړ نشو کله فضل الرحمن صاحب پسې بدر دوی کله بلچا پسې بدر دوی نو کله چې ته د علماء دیوبند فضل الرحمن پسې یو علماء دیوبند نه انحراف وکړو نو تا ته یو ځای کې هم غنه ملوي آرام نه می سکون بنه ملوي میږي به خوري ان شاء الله ارزه زویب خان صاحب ماشاءالله زویب الدین صاحب مخ کې محمد الله ویجی عمران الله ویجی د زنانه پروژه په دوران کې بل مفهوم وشي او دې به دا غیر روجي سره سکی روجي په دوران کې مشوم وشي نو هغه روجا خو ماته شو دا روجا او بیا ست زر سول نو واشه بیا دعا وکړو او جی وای چې 67 تولې سونه کې زکات کاینه چې تا کم نو زکات 67 تولې نه چې کما وا نو هغه سره به پیسې پکار دي پیسې څومره پکار دي د پر زمونږ پیج لایک پدې کې زمبل اجزا باندې ما فتوا ور کړی زمبل اجزا باندې کزان پوي طالب یا عالم نو پېدل شي نو د پیج کې 15 منټه ما ویډیو کړی په بورډ مې پوي کړی دي چې زمبل اجزا حساب داسې کیږي کا امام یا طالب نو زدای کا پیج کې زمبل اجزا هغه ویډیو شیر هم کا زدای کا
او که عالم نو بیا خپل امام نه تاسو کوي زم بل اجازه شته ویلې مفتی صاحب مہر ولا سنې باندې زکات شته او کنيشته دي چې تا ته ملو شوی په غیبه زکات شته دلان سوال دی وګدا په واتس اپ باندې سټیم مګب وګړي وګد څنګه خبرې لیکلې دي مخکې و او بل ماشاءالله دا سوکسانو زنده‌باد ویلي جزاک الله اسرار شنواری صاحب علماء دیوبند سره مینا کو ماشاءالله مونږه علماء دیوبند چې انحراف شذوذ دی وک من شذ فی النار نو بیا سړی خرابېږي الله دی علماء دیوبند سوري په مونږ باندې قائم او دائم ساتي الله بیانو بدعتیانو سوري نه الله زمونږ به شومان وساتي دعا به وکړو کم کسان مونږ سره شریک دي خاص کر کې بار ملکونو کې دي یورپ کې دي ملیشیا کې دي او یا الله په سعودي کې دي په اماراتو کې دي یا الله چې څومره کم ملک پاکستان کې دي افغانستان کې دي او زمونږ پښتنو ورونه دي په کومه دنیا کم ګټ کې دي دغه دعا ورته کوو یا الله د اخیری رمضان ورځې دي مبارک ورځې دي یا الله دې په خاطر باندې دوی خپل وطن ته سنم او غنم راولي خپل وطن کې کاروبار برابر کړي یا الله خپل بچي او خزې په سترګې خوشاله کړي یا الله ټول لارې دوی ته د پاره کولاو کې مسافر دي یا الله ټول لارې ورته کولاو کې هغه ځکه کاروبار باندې کاروبار کولاو کې او کم دلته موجود کسان دي موږ سره په دې پروګرام کې شریک شوي دي او دلته کې راغلي دي سنمونه دي وقار صاحب د الماس صاحب محمد رحمان صاحب د الله د دوی عمرونو کې په کاروبار کې برکت واشي الله د زړه مرادونه پورا کړي زمونږ اوردین کې چې څومره دي یا الله ته په خبردار په زړونو کې څومره مرادونه دي نن خاص پاده یا الله د شپې په برکت باندې دوی ټول مرادونه پورا کړي یا الله ستا خزانو کې هیڅ قسم کمای نه راځي چې څومره قرضداري ویرا قرض نه نجات ورکړي نور ډېرې پیسې ورکړي یا الله کاروبار ورکړي چې خلکو سره امداد کړي او یا الله چې چا اولاد نشته اولاد ورکون کې تذاتی یهب لمن یشاء اناسا ويهب لمن یشاء ذکورا نرینا او زنینا تو ورکا یا الله نرینا اولاد ټول لا ورکي او یا الله چا چې ودونه نشته و پزړه پورې ودونه اسلامي طریقې باندې خوري خاصه ودونه ورکي یا الله چا چې اولاد شته غو پسترګي یخه کې یا الله اختلاف په کورونو کې ختم کې په کورونو کې جګړې ختم کې علماء دیوبند چې په کم محاذ کې دي په کم په جهاد فی سبیل الله په محاذ کې دي یا الله خانقاه کې دي یا الله تبلیغ کې دي په مدرسو کې دي په سیاست کې دي یا الله ته حفاظت فرمای هر قسم شرونه یا الله علماء دیوبند حفاظت فرمای وقار د پر خصوصي دعا او یا الله د وده بندوبس یو کې پزړه پورې الله وده ورکي زړه پورې وده ورکي سترګې په وده باندې یخي نو دغه دعا وکي چې زمونږ بلګری کمزه کې بیماران دي یا الله ابراهيم عليه السلام ویلي په قران کې تاو فرمایي وای زما رستو فو یشفین ابراهيم عليه السلام وی یا الله چې زه بیمار شم ته شفا راکې نو شفا ورکول ذات ته یا الله په دویانو باندې په ګولیانو باندې هیڅ کو ډاکټرانو هیڅ کار نه کوي یا الله زمونږ څومره بیماران دي شفا کامل عاجله ورکي زمونږ مولانا عبدالبصیر صاحب زمونږ غونډي دي بیمار دي یا الله شفا کامل عاجله ورکي یا الله روح صحت ورکي په ټول ملکونو کې یا الله څومره بیماران دي شفا کامل عاجله ورکي مردگان د اهل اسلام وبخ یا الله زمونږ مور او پلار وبخ زمونږ مړی څومره چې دي یا الله د دې شپې په خاطر باندې زمونږ مړی ته دغه دعا ورسه په قبر کې محتاج دي یا الله ټول ته جنت الفردوس نصیب زمونږ عالمان طالبان چې څومره مناظرین دي یا په کوم شوبه کې دي یا الله په علم کې په عمرونو کې برکت واشه هر قسم شرونه یا الله په امان کې د بدعتیانو د شر نه یا الله په امان کې یا الله بدعتیانو پنځپریانو د دې سوري نه زمونږ اولاد په امان کې یا الله زمونږ اولاد په امان کې زمونږ مشران په امان کې د دوی هر قسم شر نه د وهابیانو بدعتیانو شر نه یا الله زمونږ مشران کشران ټول په امان کې هم دغه دعا وکړي یا الله زمونږ ملک اسلامي نظام نافذ او دایم کې یا الله چې چا دعا کړې دي وخت دي او یا الله یا مونږ ته کومنټ کې نه دی خبردار چې زړه کې دغه ضرورتونه دي په زړه کې نیولې مونږ سره په دعا کې شریک دي یا الله دې مبارک ورځ په خاطر د دوی دعاګانې قبول کړي یا الله ستاسو په خزانو کې هیڅ قسم کمی نه راځي دوی ته هر څه ورکړي څومره څه غواړي یا الله ورکړي دنیا کې مونږ ته راکړي آخرت راکړي اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار